الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح سنة، وقال: النكاح نصف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان و دوستانو، اللہ تعالیٰ دے زمانگ دا راتل دانا استغفر بارگاہ قبول کی. اللہ تعالیٰ دے زمانگ دے ٹولو کامل اصلاح کی. او اصلاح موقوف تا د شیخ په صحبت باندې، او دا چونکہ بنیادی نقطہ دا، مرکزی نقطہ دا، نو په دې وجه هر حلقه کې د دې متعلق لږ ډېر ذکر کیږي چې زموږ په ذهن کې دا خبره ښه راسخ شي کہ اسلام موږ غواړو، نو هغې لپاره د یو رهنما، یو رهبر ضرورت دی. او چونکې د اصلاح د عمل چې دی دا تر مرګه پورې دی، څه خاص ورځې، ایام، کلونه دې لپاره نه دي. نو په دې وجه هم وخت سړی یو رهبر دی، یو رهنما محتاج دی چې کوم د صحیح تربیت وکړي او د اللہ تعالیٰ دے لقاء قابل کی دا انسان. نو دقیل منگ را یو ذکیگو چیز منگا اصلاح شی، او د اصلاح هر یو سڑے محتاج دے، که عام کست غم محتاج دے، که خاص کست غم محتاج دے، که اوریدو والا دے غم محتاج دے، که اورولو والا دے غم محتاج دے. اورولو والا دے غم دا اصلاح دا چیر ساغا وی پا دے عمل منی عمل کئی یا نکی، او که عمل نه کوي نو بیا دغه په وینا کې الله تعالی غا اثر بیا ختم کی، او بیا هغه ته دا حق هم نشته چې هغه څه وینا نورو ته وکړي. ځکه مقتدا شو یو منصب الله تعالی چاله ورکو، یو ذمہ داری چاته حواله شله، نو دغه دا فرایضو کې دا خبره چې هغه خپل اصلاح به ما کوي، د نورو اصلاح به کوي.
لیکن د نورو د اصلاح لپاره به په خپل ځان عملی نمونه ګرځي، نو بیا به نور دغه نه اثر مخلي او اصلاح به د خلکو ډېر زر کیږي. نو صرف که په وینا باندې یو سړی خوشاله شي چې ما وینا وکړله، ښه وینا مې وکړله، ښایسته خبرې مې وکړلې، واه راته میلاو شو، نو د دې هېڅ فایده نشته. اصل دا چې دی چې سړی په عمل باندې راشي. په دې وجه حکیم الامت رحمت الله علیه به فرمایل چې دا تقریر چې دی دا یو ګران عمل دی، ګران کار دی. موږ ته خو آسان ښکاري، لیکن چې کوم الله والی دی هغه دا فرمایي چې دا یو ګران کار دی. د هغې وجه دا ده چې یو خو اخلاص اصل دی چې هغه حاصل وي انسان ته، چې زه په څه نیت باندې، په څه اراده باندې، په څه جذبې سره دا خبره زه کوم، زما مطلب مراد او مقصود څه دی. نو چې اخلاص حاصل شي نو هغې نه وروسته ظاهره د عمل دی. بیا دا دواړه څیزونه لازم او ضروري دي چې کمال اخلاص سره وینای او بیا سړی په خپل عمل په هغې باندې کوي، نو بیا چې نورو ته خبره کوي نو نورې بیا په توجه سره اوري او کوشش کوي چې دې باندې موږ عمل وکړو. نو گویا شیخ چې کوم دی د خپل متعلقون لپاره یو نمونه ده. د نمونې په طور باندې هغه پیش کیږي. هر یو مقتدا دی، عالم دی، خطیب دی، مفتی دی، چې څوک یو دی دینی اعتبار سره، دنیاوی اعتبار سره وګورئ چې موږ کم غټ خلق دی، غټ کس دی، منصب والا دی، نو خلق دی هغه اقتدا کوي. دی هغه چې کوم طرز عمل دی، طرز معاشرت دی، ناسته ولاړه ده، خلکو سره میل جول دی، هغې نه بیا خلک متاثره کیږي، هغه خبرې بیا ځان کې راولي. نو دغه شانته یو شیخ طریقت چې دی دا او یو عالم، یو خطیب، دا نور لپاره یو رهنما دی او هادي دی چې په خپله به عمل نو نور به هم بیا په عمل باندې راشي. نو د ویلو والا لومه دا پکار ده چې هغه په خپل هم د عمل کوشش وکړي، او په دې وجه که کوشش نه کوي نو داسې ذرایع دې پیدا کړي، داسې اسباب، یا مثلا په کومې خبرې باندې هغه ته د عمل توفیق نه میلاویږي، د هغې متعلق د سواز او نصیحت او تلقین وکړي، او دا به هغه لپاره د عمل باندې د راتلو یو سبب وګرځي. حکیم الامت رحمت الله علیه وفرمایل چې کومې خبرې به ما ځان کې کمې ولیدم چې نورو ته خو ویم یا کول پکار دی، لیکن په خپله مې په هغې عمل کې زه سست وم، هغه خبره ما کې نه وه، نو ما به د هغې متعلق بیا آواز وکړو، بیان به مې وکړو، نصیحت به مې وکړو. او چې کله به مې آواز او تلقین نصیحت وشو نو بیا به مې ځان ته خطاب کو چې وګوره نورو ته خو دې ووایي ولې په خپله او په کله عمل کوي. نو ویې فرمایل چې دا خبره ما لپاره دی عمل محرک وګرځېدله، زه به په عمل باندې راغلم چې وایي دا خو د غیرت منافي خبره ده چې نورو ته وینا کوي او په خپله پې عمل نه کوي. نو بهرحال هر یو سړی دی اسلام محتاج دی. خلاصه دا ده چې کوم وینا کوي، کوم چې مقرر شوی دی، ماموره دی، هغه هم د اسلام محتاج دی، او چې کوم اوریدونکي دي هغه خو یقینا د اسلام محتاج دي. که اوس اورولو والا په زړه کې معمولي داسې څه شایبه راشي، څه استکبار پکې پیدا شو، تکبر، عجب دا پکې پیدا شو، نو بس دغه تقریر لاړ غر، دا تقریر به دې غر کي. موږ شیخ الهند رحمت الله علیه ته وګورئ، الله تعالی زمونږ اسلاف له عجیب و غریب اخلاص او للهیت ورکړی، چې شاید داسې اخلاص الله تعالی بل چاله ورکړي. او د شیخ الهند محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه متعلق راځي چې دو بواز او تلقین ډیر کم کو، درس او تدریس خو به کو، لیکن عام واز نصیحت څنګه چې په جمعو کې یا دینه علاوه په دې کې به تقریر ډیر کم کو، په نش منې وو. او چې کله بچاوي جواب به وکوما، نو یو ځل متعلقین او ټولو مجبوره کړ چې حضرت دا درس او تدریس خو مونږ اورو، او عام واز او نصیحت چرته موږ ته تاسو وکړئ، تاسو دا کار پرېښی دی یا په نیش باندې دی، کله کوئ کله نه کوئ، نن ته تاسو واز او نصیحت وکړئ. حضرت یې فرمایل بس دا تاسو چې درس او تدریس دې کې شرکت کوئ بس دغه واز دی که نه، صحبت کې تاسو راځئ بس دغه واز دی، اصلاح ستاسو کېږي. ویره جي موږ څه اورېدلو هم غواړو. نو شیخ الهند رحمت الله علیه منبر ته وخوته، تقریر شروع کو، خطبه ویله، بیا هغې نه وروستو تمهیدي چې کومې خبرې وې هغې وکړلې، بس داسې لږ غوندې ساعت تېر شوی و، 15 منټه، 10 منټه، 15 منټه، بس دغه همته ټایم چې تېر شو
مضامین او آمد شروع شو حضرت یو خپل چې کوم مضمون او خاص باغی باندې شروع شل لوغه د خبره کړوا او جو فل فور نس دغه ربط او نس اختتام او بس یو دمه وی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین تقریر ختم کو خلک حیران شو چې خدای څه چلو شو مضامین اوسیله شروع شي اوسیله حضرت خپل چې کوم خاص مضمون او باغی باندې راغلیو او خپل ملفوظات شروع کړیو چې دا څه وجه وشله چې دا تقریر یو دم ختم ک چا هو تاسو کولې نشو خیر ټول دغه شانته پاتې شلل او حسرت او یاس پزله کې چې خو مون خدا تقریر پورا وانه ورید او حضرت پورا تقریر ونکو چې څه چلو شو آیا حضرت باندې زمونږه باطنی حالات منکشف شلل ځکه انسان دې گناهونو نډکته گناهونو یعنی هغه اثرات بعض وخت الله تعالی خپل په خاص بندیانو باندې سرګندو ما کی نو په دې ششو پنځو چیرې کې دې چې چاته ګناه زمونږه چرته سرګند شو او حضرت په دې وجه تقریر ختم کو او خیر خاموش رسل چې تقریر کله ختم شو نو غیر رستو خلق راغل الملاوش للملاقات شو خلق لاړل او سچ قریب ولا خلق وغو کې ناسل ډیر ځات خپو پریشان او حضرت نزیش لل چې چا کې جرأت تاسو کول شو وی چې حضرت نن تاسو تقریر شروع کو او موږ ډیر خوند او مزه را کړل او موږ خوشاله دي چې اوس به تقریر خپو وګدو مني طول بدی کی توالت بدا حاصل کی موږ به مزید ساسو علومنا مستفید شو لیکن تاسو اچانک په منځ کې اخر دعوانا وي مضمون مکمل هم نه کوي یو خبره یا واقع سړی مکمل کی نو که بیا بس کی بیا یو خبره ده نو تاسو بس لا واقعیا یا خبره سرته شوی نه او منځ کې یو دم بس کړل دغه څه وجوه نو شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایل چې واقعا تاسو ډیر اصرار وکړو او زپرې نخلمه نو تاسو د خوشاله ده لپاره د الله تعالی د رضامنده او تاسو رضامنده خوشاله لپاره ما نصیحت شروع کو بیان می شروع کو خطبه می ویله آیت می وی تمهید می وتړو روانو نو د دې تقریر دوران کې ما وکتل چې لری نه یو مولوی صاحب روانو یو عالم او خطیب او مفتی یو دینی مقتدر شخصیت وغیرہ روانو نو چې څنګه هغه د مجلس تر روانو نو زما په ځل کې دغه وخت کې د شیطان د خبره واچوله اوس ما تقریر کو تاسو ته او شیطان وسره دا خبره په ځل کې واچوله څه خبره واچوله دا خبره واچوله چې وګوره خدای چې د مولوی صاحب نن راغی نن پورې د تاورید نه وي تیلی دل نه وي ستا متعلق بار خبري اورید دي او کې دي شلک بدګمان او مې چر دې عالم دی یا نه دی علم او سرشتي یا نشته نو ما چې شکر دې شیطان نه توځل کې واچولا چې خشله چې نن د مولوی صاحب راغی نن بده ته پته ولګي چې واقعي تعالی الله تعالی څومره علم را کړ دې استاد علم بنن د ته پته ولګي من لکنه خنن بده ومني نو شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي چې دا خبره زما ذکر راغله خو ما سوچو چې اول تقریر خو دې الله د بارو او اوس به دا تقریر د مولوی صاحب لپاره ځکه به تصنع نه کار اخلم بناوټ به پکې کوم دا سه مغلق ګران ټکی به استعمالوم احادیث به دا سه نادر نایاب احادیث هغه به ذهن کې راولم هغه به بیانوم چیرې د من زما علمی تفوق چې کوم دیغه ثابت شي نو په دې وجه فرمایل چې ما دا اوس دا تقریر دا ځان جهنم ته گزارل دي نو ما چې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین نو ځکه دا تقریر چې دا ګره ګران عمل دی اسه موږ وی چې آسان دی ولې آسان کم ځای کې دی اوري ها چې الله ولو سره تعلق ني اصلاحي تعلق چا سر ني نو هغه ته یقینا دا آسان دی ځکه خو دې ته نه ګوري چې اخلاص ته کنه للهیت پکشته یا نه ریا او د اخلاوه د پکې تسونو بناوټ تسی شه دی بس هغه خو دې تقریر مې مزدار وي خچې خو چمکیله تقریر وي خو جوشیله تقریر وي پاغي منه هغه خوشالي او چې الله ولو سره تعلق نو هغه خپل په باطن باندې نظری چې زه سویم چې د دې فایده ما ته کیږي او کنه نور ته خو بکیږي او کیږي خو اصل خو زم چې ما ته کیږي یا نه په دې وجه وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم ځکه د علماو یعنی دغه فضیلت بیان کړ دي چې العلماء ورثه الانبیاء چې دا دي انبیاء وارثان دي او یې فرمایل نوم العالم عبادت د عالم خوب چې کوم دی دا عبادت دی او یې فرمایل یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشهداء
شهداو وینې سره د علماو د سیاهي لیکایي چې کوم سره کېږي دا ورته لیکيږي د دې دواړو به وزن یو شانتي دا مطلب شو یو طرف ته خدا دغه منقبت بیان شوی دی دغه مدح سرای شوی دی دغه فضایل بیان شوی دي لیکن بل طرف ته داسې احادیث هم دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ما خپل په امت کې څه کسان داسې ولیدل د معراج په شپه باندې الله تعالی چې ما ته کوم عذابونه وخول نو څه کسان ما داسې ولیدل چې دغه د شونډې چې وي دا مقراض سره قینچه سره کټ کیږي فرشتي اړه مې دا شونډې ولا کټ کی یو کټ کی بیا بل کټ کی ولته خو مرګ شته نو الله تعالی بیا دوباره دا شونډې د غسمې کی بیا فرشتي شروع شي بیا کټ کی نو سوچو که چې څومره تکلیف انسان ته رسي معمولی غونته غنه داسې ولګي جسم کې دا مخ چې کوم دی بیا دا ډیر نازک اندام دی د یو دم یعنی تکلیف بیا محسوس کوي مخ ته دغه خپل دغه د اوسپون د لاس ته دغه درد دی لیکن کم دی سترګه د نوغه ټولو کې زیات باریک معمولی پکې داسې سیلو مولګي نو بس سړی سترګه چې کومه دغه روانه شي نو سړی برداشت کولی نشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو فرمایل چې دغه د شونډه کټ کېدلې نو ما تاسو کو چې جبرئیل امین دا کم خلق ته او دوی ته دا عذاب ولي کیږي کم ګناه په وجه باندې دوی د عذاب کې مبتلا دي نو جبرئیل امین وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ساسو د امت هغه وایزان دي کوم و چې په خپل عمل نه کو بد عمل وایزان دي نور ته خو به نصیحت کو چې دا څه کوي موز کوي روزه نیسای زکات ور کوي حج کوي صدقات او د خیرات د اهتمام کوي ګناهون نه ځان بچ کوي نور ته خو به وکړه تقریر لیکن په خپل به ځان نه بچ کو نو کو څوک دا وی چې ما تقریر کو کارو شنه نه دي شوی الله دا تقریر به کارآمد وي الله دې لګ دې دا اطمینان کې راتلی شي لګ د سکون حاصل دي شي فرحت حاصل دي شي چیرې واقعي دا سچ ما وي په دې منځما الحمدلله عمل جاری دي بیا خو خبره ټیک ده او کنه عمل په جاری ني نو یقینا بیا سړی ځان ته نادم وي نو الله تعالی دې موږ ټول ته د عمل توفیق راکړي ویلو والا ته مو اوریدو والا ټول ته د عمل توفیق الله تعالی نصیب کړي نو دغه ته اسلامي چې الله تعالی د حبیب صلی الله علیه وسلم کامل اتباع ظاهرا باطنا دا موږ شروع کو موږ یو څو سيزونه مخصوص کړ دي چې دغه به اتباعي حالانکه اتباع په هر چیز کې دی په قول کې اتباع په فعل کې اتباع په حال کې اتباع په قال کې اتباع وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو جس کا قال قال مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم چې قالم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطابق او حالم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطابق شو نو بس دا اصلاح ده لیکن چونکه دا خو خبره ده مونږ وکړه د لپاره نیک صحبت او خو صحبت چې کوم دی دا شرط دی ځکه نیک صحبت کې انسان په عمل باندې راشي دا یو فطری عمل دی الله تعالی د انسان کې دا دی یعنی د یو خبرې د جذب کولو او د قبولولو ماده خدا الله تعالی که خبره د قوم دی قبلې او کبد د قوم دی قبلې چې کم صحبت د زیات اختیار ک هغه صحبت مطابق هغه خبرې به دی جذب کوي که بد صحبت کې دی کینی پاسي نو بیا به بد خبرې زر دی جذب کوي هغه به زر د اثر قبلې او کنه خو صحبت کې پاتې کیږي ناس ولاړه کوي تګ راته کوي نو بیا به خبرې دی زر قبلې بد خبرې وو مخه ترازی لیکن چونکه مزاج رو بدلیږي نو په دې وجه دې به خبرې چې کوم دی هغه بیا قبلې نو په دې وجه مشایخ دا فرمایي علما چې ځان باندې خو صحبت لازم کوي او دا ونه غنئ چې راځه چانه متاثر کېږم نه کدی نه متاثر کېږي بیا د انسان نه دی ځکه چې دې اثر نه اخلي نو بیا خو ګټ شه ګټ اثر نه اخلي دیوال اثر نه اخلي انسان دی نو دې به ضرور اثر اخلي که ښه اثر شي او که بد اثر شي خو بهرل دی به قبلې نو یو سړی اسې متاثر کېږي د ته پته چې راځه متاثر کېږم نو دا ښه نه ده چې د ښه صحبت ته لاړ شي چې زه اسې اثر قبلم نو چې ښه اثر زه قبول کړم چې زما دنیا په ما خشي او زما آخرت په هغې باندې جوړ شي نو په دې وجه د الله ولو دا صحبت په دې لحاظ سره لازم او ضروري دی چې د انسان باطن په دې کې جوړیږي انسان ته د الله تعالی قرب حاصلېږي د الله تعالی معرفت د انسان ته حاصلېږي او څومره چې دې ترقي کې دغه ته معرفت کې بیا ترقي کېږي دم ته دمنه د الله تعالی د خوف او د خشیت بیا غلبه ومایي یعنې څومره چې د الله قرب حاصلېږي دم ته دغه خشیت هم بیا پیدا کېږي یعنی د الله قرب هم حاصلېږي وسره یره هم زیات اشلله دا په څه وجه دا په دې وجه چې الله تعالی ورته خپل قرب ورکوي نو الله تعالی ورته نورې خبرې بیا څرګندې کړي مخې ته کړي چې زما قرب خو تا ته حاصل شي لیکن ګناه نه ورېدان به بچ کړي
ځکه یو سړی چې څومره مقرب وي کاغه نه معمولی غونډه غلطي وشي نو دغه سرزنش بیا ډیری تنبیه ورته بیا ډیره کیږي سزا ورته ډیره ورول کیږي پس وجه چې دغه مقام وسوچت شه چې یو سړی ته الله تعالی معرفت حاصل شه د مقام د عام خلکو نه بیا اوچت شه چې اوچت شه چې څومره الله تعالی ورته ثمرات برکات فواید دا ورکي نو تقوم ته الله تعالی ول بیا سخت سزا هم ورکي بیا ته سزا هم سخت ملاويږي نو موږ یو رخ قتل دي چې بس د الله قرب حاصل شه بالکل حاصل شه ذکر اذکار تلاوت عبادت معمولات تهجد جاری دي لیکن بل طرف نه ګناه پاغي کی موږ یعنی توجه نه کوو هغه طرف ته هغه نه بچ کېدو کوشش نه کوو نو بیا بس چلی الله تعالی خو به معرفت انسان نه واخلي لیکن که بل فرض وختي تور من الله وانه غست ډیله ولا ورک موقع ولا ورکړه مهلت ولا ورک او دی بیا ما ګناهونه بعد رانغه ځان بچ کو نو بیا الله تعالی ډیر سخت گرفت کی ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد بیا الله تعالی دغه پکړ گئی نو الله تعالی د خپل پکړ نه منګه او خپل گرفت الله تعالی موږ محفوظ او ساتي الله تعالی دې موږ د ټولو کامل اصلاح ظاهرا او باطنا لوکي نو غیله پر دا صحبت کوم دې دا لازم او ضروری دی او زمونږ حضرت فرمایل زمونږ مجاهده لذیذه مجاهده ده او ډیره مختصره مجاهده ده یوې هفتې نه وروسته زیات نه زیات 2 یا 2.5 یا 3 غنټې کوي کور نه دی راتلو بیا واپس لل دا ټول مل ملا کر 3 غنټې زمونږ دا جوړیږي او هغه کې چې خاص دا وخت شنو تقریبا 2 غنټې جوړی شي او د یوې هفته کې صرف 2 غنټې او باقي باندې الله تعالی معرفت موږ ته حاصلېږي نو ډیره اسانه مجاهده ده که چېرته موږ په دې باندې غور او فکر وکړو ځکه چې نفس او شیطان لګېدل دی چې هغه دا 2 غنټې موږ ته بیا غر کې راته چې دا خو ډېر ګران کار دی ته به اوس دی د خپل معمولات پرېږدې دا غم دې پرېښه خادي دې پرېښله دکان دې بند کړه خپل ملازمت ته یا نور چې کوم ضروریات هغه دې پرېښلل او دا ګوره ته لاړې نو دغه وخت کې به موږ د نفس او شیطان مقابله کوو ځکه چې مقابله ونشي نو بیا خو هغه شی حاصلېږي هم نه د هغې بیا قدرداني انسان ته نو کوم شی چې په مجاهده باندې حاصل شي د هغې قدرداني بیا حضرت د دې متعلق یو واقع بیانوله ټولو ملګرو دا اورېدې ده چې یو کس په دې کلي کې په دې ښار کې یو غریب کس مفلس او فقیر و تنګ دست و نو الله نه روزانه سوال کو چې الله ما مالداره کې ستا خزانې دم ته بې بها دي چې ستا په خزانو کې کمی نه راځي که ته معلومه راکړي نو دا التجا به الله تعالی ته کوله سوال به کو دعاګانې به کولې زاری به کوله چې الله دې ټول له مال ورکړه هر یو سړی په خوند او مزه کې دی کوشایش ژوند دی سکون او اطمینان ژوند دی هر قسم آسایش آرایش دا ورته حاصل دی ایو زم چې د ماخام ریانه یا الله ما منی مس فراوانی وکا دا دواګانې به کولې رزش په واړم خدا و چې خپوخ سړیو چې په مخ اړم وکنه مونږ خو یو ورځ دوا غوښتله الته زمونږ بیا پاره ډېر اوچته چې ما خو تهجد نن کړ دي چې تهجد مې وکړم بس خو پیغمبر ته نږدې شلم نو بس زم چې ما د الله سوچت کړي اجو ټاکډا زوي بس قبول بیا خو مونږ وی چې او دی واقعي او کنه داسې نه چې بس مونږ یې پرې دا وي خوندې دې کړي نو سړی وا الله تعالی نه سوال کوي مسلسل باړمی حضرت فرمایل معشوم نه سړی نصیحت واخلی عبرت واخلی چې معشوم دی وګورئ یو شی غواړي مور نه یا پلار نه خصوصا مور سره زیات مناسبتي او بے تکلفي ومي نو کوموري وي نو دې لغون ته وجاړي لری شي داسې جو بیا را منډي کې ورپسې جو بیا دې پندو سره ونخلي هغه بیا دې کوي جو دې بیا را منډي وي اخر جمهور مجبور شي جو بیا ولا غشي ورکی یا یوجت کې خپلې کې او بیا ولا غشي ورکی نو وی فرمایل دغه شانته الله تعالی بعض وخت انسان چې کوم شی غواړي باغې کې تاخير وشي دې کې د الله طرف نه خيري بعض وخت الله تعالی یو شی زر ورکی فل فور ورکی کله الله تعالی لک تاخير سره ورکی کله متبادل ورکی کله سم مصیبت ته الله تعالی غدنه ختم کی د دې دوا په برکت باندې او ک نور سنین او ذخیره اخرت شي نو الله تعالی نه وسړي غواړي او مایوس کیږي بن چې زما دعا قبول نشله ځکه 15 مواقع دا شارټ ما ویلې چې 15 مواقعو کې یعنی 15 طریقو سره د انسان دعا د الله په بارگاه کې قبليږي رد کیږي نه یعنی هغه واپس کیږي نه ضرور قبليږي یا خو په فل فرق شی ملاو شو د کوم چې منګه خواهشمند دی او یا غشي لک تاخير سره ملاو شو ور لک په کټیم وخت یا دا و چې دغه متبادل ملاو شو شیخ نو منګه غواړو لیکن الله تعالی حکیم هم دی حکیم هم دی چې دا شی د بندل خدای او کنه دی مثلا ماشوم دی کتا سونه چړکای غواړي
سکورټي ته ټوپ کوي ګرم شي اوچتئ نو موږ یې زر منې کوو سپېړه ولم راچو یره وي لرې کوي د هغې په ځای وله څوک مالټه ورکړي څوک وله کیله ورکړي څوک وله 100 روپۍ ورکړي نو چې انسان د انسان په مصلحت باندې په دې باندې پوه دی چې دله دا شی ښه دی نو الله تعالی خو دا ټول کائنات پیدا کړی دی اته خو خپل د بندیانو علم دی چې دې دا شی مانه غواړي آیا د لپاره ښه دی او که نه دی د هغې مطابق الله تعالی فیصله کړي نو هغه شی وله ورنکړي بل وله ورکړي او څلورم دا چې دې دواګانې کوي الله تعالی طرف نه صافت را روانو په ده باندې څه مصیبت پرې را روانو نو د دې دوا په برکت باندې الله تعالی هغه مصیبت چې کوم دی هغه ختم کړي د دې دوا او د دې مصیبت قیامت پورې وي جنگ جاری بیا تر دې پورې چې قیامت په برپا شي او پنځم دا چې د څلورو طریقو سره د دې دوا اثر دنیا کې ثابت نشو معلوم نشو نو الله تعالی به ذخیره آخرت کې به الله تعالی وي چې وګوره فلانی وخت تا دوا غوښتې وه ما قبول کړو انسان به اعتراف کوي فلانی وخت دې غوښتې وه قبول شو خو لږ تاخیر پکې شو فلانی وخت دې شی غوښتې وه هغه مې نه راکړي دا مې راکړی فلانی وخت تا دواګانې غوښتې وه ګوره یاد وساته مصیبت به نه را روانو ما دننه مصیبت لري که انسان به د هرې خبرې اقرار کوي انکار خو کولی نشي بیا به الله فرمایي چې دا شی تا غوښتې و فلانی وخت دا دواګانې غوښتې وې تا ملاو شو تا ته څه شي یا الله څه شی ما ونه لیده نظر نه تاخیر سره نه متبادل نه نور څه نو الله به فرمایي چې د دې کومې دواګانې تا غوښتې وې او قبول شوې نه وې یعنې هغې ته ظاهر کې یعنې هغه قبول شوې نه وې دنیا په اعتبار سره د دې دوا په بدل کې دا محل دی داسې مختلف محلات باغات دا به ورته الله تعالی وښیي چې دا د دې په بدل کې دي نو هغه وخت به انسان بیا افسوس کوي او څه به وي چې کاش دنیا کې زما یوه دوا نه وې قبول شوې ټولې زما دلته قبول شوې نو گویا د انسان هر یو دعا د الله په بارګاه کې قبلیږي خو چې صرف د اطمینان سره او خو تسلسل سره دا دواګانې غواړي یو ورځ کار نه دی یو وخت وغوښتله دوا اجو بس دی نه مسلسل به دعا غواړي وخت خو مقرر نه دی خاص ضابطه د دوا لپاره نشته ځکه خاص شی دی ادوا مخ العباده چې دا دوا چې دی دا د عبادت مغز دی مغز لیکن څه خاص ضابطه یا خاص طریقې سره د غوښتو یعنی عبادت هغه طریقه نه ده مثلا مونځ دی نو هغه یو عبادت دی دغه خاص طریقه ده دغه شرایط دي دغه اوقات دي هغه اوقات او شرایط مطابق چې موږ هغه عبادت سره تکو نو هغه من د عبادت اطلاق کیږي لیکن دوا داسې شي چې څه وخت څوک غواړي که قبله ته مخ دی او کنه دی که صفای کې دی او کنه حالت طهور کې دی او کنه زنانه دا او که سړی دی که به او دس دی که په او دس کې دی که پروت دی که ولاړ دی که ملاس دی که چې څه طریقې سره دی دوا غواړي په څه حالت کې دی غواړي نو الله تعالی د فریاد چې کوم دی دا اوري ادعوني استجب لكم بس دا مطلق دا خبره دا نه چې په اودس حالت کې به دوا غواړي دا پکې نشته چې ته قبله ته مخ کوي به دوا غواړي دا پکې نشته چې ته ولا سجته دوا غواړي لاس په پریدي دوا غواړي ځکه دا دعا چې الله تعالی سره سړی مناجات کوي دا د زړه یو کیفیت دی البته دا الله سي موږ اوچتو دا فرض واجب اگر چې نه دی لیکن د آداب منافی چې سړی دوا غواړي الله نه دا شي غناسته یا الله مال دا شي راکې مال نوکری راکې دماغه ځکه نوکری وشي رشتہ می خزه کی وشي اولاد لال راکې دغه سړم دی نو چې دا لاسونه دی اوچت کینو دی کې یو زاری دا یو مسکنت ته تواضع د پکې چې الله تعالی نه دی غواړي لګیا دی نو عرض مې دا کو چې د لپاره خاص موقع نه ده چې دې طریقې سره او دې موقع باندې به موږ دوا غواړو مکروه اوقات پکې نشي چې مکروه اوقات درې کم کې چې موږ نه کیږي دوا لپاره دا شی ونشي خو چې څو وخت سو غواړي که کافر دی دغه دوام الله تعالی قبري مؤمن خو مؤمن دی نو بهرحال عرض مې دا کو چې دې سړی ویل ها حوزاری کوله چې الله مال دولت راکې مال دولتمند کې زه خو دغه صفات اسلام خلق وګټله او خړله ازه دغه صفات اسلام ما سره شي نشته نو دا غزاری به کول نو ورځ یو دشه چې کله ودو شه د شپې خوب ولید خوب یې سولید چې الله تعالی په خوب کې ولید په خوب کې خو الله تعالی انسان لیدلی شي په څه کیفیت کې څنګه دا خو چې څوک خوب کې ویني هغه ته معلومه عام انسان دغه یعنی څه تصور نشي پیش کوله چې دې طریقې سره ما الله تعالی خوب کې ولید یا ته دې طریقې سره لیدل شي خو بهرحال هغه چې الله تعالی خوب کې ولید الله تعالی تو فرمایل ته ولې پریشان ہے څه چل دی یا الله بس مال او دولت سره نشته کدا مال او دولت لاله راکړوي نو زبا خوشاله خیرازه بغرزیدم ما په خپل خورلا نور به بخرولا نو ما سرزان لنیشه نور باندې وسو خروم نو الله تعالی تو فرمایل بس تا دوا قبول ده داسې چلو کا
چې ته چې سار پاسې دی نو ته به هندوستان ته لاړ شي او خاص ځای ورته وخو د دې هندوستان په ملک یو خاص یو علاقه ورته وخو یو خاص کلی ورته وخو هلته ته لاړ شي هلته غټ سخي سړی دی یو سړی دی ډېر زیات سخاوت کې مشهور دی گویا خپل د زمانه تمتعی دی هغه مشهور یا ابو مرصد چې هغه مشهور نو ته به دغه خواله لاړ شي بس ته به مالا مال شي چې کله دې سار را بیدار شي ډېر زیات خوشاله شي چې الله شکر دی راهنمایي دې لاله وکړله بس ته یو څو د یو کال مزل دی د شپږ میاشتو دی 2 میاشتو دی سختی ده دا به برداشت کړم لیکن مالا مال بشم نو څه چلو کو پیسې مې خو سره نه یو نه قرض واغسته بل نه لکه دا موږ چیزو څوک یې سعودي ته ځم څوک یې دوبۍ ته ځم څوک یې کراچۍ ته ځم یو نه 100 روپۍ واغسته بل نه 1000 بل نه 10000 وي بس چلته لاړم بیا وتعالى رو را لګم اکال ته سم نشي بیا ځګرځه بیا ګرځه ورپسې بهرحال نو حضرت په دې وجه فرمایل چیرې داسې او پیسې بل ورکول پکار دي ک بل فرض التقدیر ملاو نشي جذبه خو دې هر یو دا پکار دی چې بشي ورکوم دا خو څوک نه کوي لیکن وی فرمایل داسې قسمه پیسې ورکول پکار دي ک بل فرض التقدیر ملاو نشي چې سړی معاملات بیا خرابېږي نه او خپل چې کم کار دغه په بیا خراب نشي ځکه بس لاړې زمانه جو لاړې او کنه داسې په جذبه کې راغی دی غبل ضرورت یو قتل یقینا انسان کې د نرمۍ جذبه الله تعالی یې دا او دې جذبه کې راغی ور کړی ولا بیا رست خو پیمانه چې دا مسی چلو کو ځان سره نو هغه ثواب نو محروم شي او پیسې هم الله سره لاړې نو بهرحال د یو نه بل نه بس قرض پور کړي سر خپل پیسې وینه چې بیا هغه د هندوستان سفر دی اوس چې څو پیسې بلګي پیسې واغسلې به چې زه واپس راغلم کنه الته یو مالدار سړی د سره ملاويګم هغه ما مال کې استا پیسې به بس چراو رسیدم تا ته واعلیکم نو وی ټیک ته صحیح ده پیسې ولا ورکړل مرګرو جو بس روان شي دوا بخنه کور وال نو هغه چې زما بس بیغه مشه تاسو چرته دی داسې بس مزدوري لازم الته وسړی دی او ما ولې چې ډېر مالدار دی هغه سر به ملاو شم جو الله به زمنګ دارس کی دی روان شي نو معلومه هغه وخت خو پیادل سفر وي شپږ میاشتې ولګې دي کال پکې ولګې څومره زمانہ پکې تیر شلله ډېر په مشکله باندې دی ورسید چې ورسید نو د سفر آثارو په سپلیش لیدلې کپڑے گرد و غبار سره بالکل داسې دوړو نه ډکو دي او خلی پر روان دي بالکل بد حال دي خو چې ورسید دغه خار ته تاسو کو به دا کم خار دی ویزا فلانه خار دی زه شکر دي چې خار مې خو غلط نه کا قضا ته راغلم ما زیګر وخت موزه وکړو خلک جمعه ته روان دوی زبا د موزه کوم نو لاړ موزه وکړو چې څنګه موز وکړو نو دې کې اعلان وشو په دې جمعات کې چې وای موږ خو تاسو کو ولې دلته یو جنازه تیار ده په جنازه کې ټول خلک شرکت وکړي زه دوی زه خشل یو مسلمان دی دغه په جنازه کې به شرکت وکم الله تعالی به زما د مغفرت سبب دا وګرځي ولیکن نیت یې خي زمون خو هر چیز کې دکلاوه ده کنه حالانکه اوس وګوره دا خو اکثر بار زینو کې اکثر دې باندې بیان کوم نیت باندې دلته خو موږ چونکه بار بار اوریدل په دغه د اعاده ضرورت نه لیکن بیا ومه چې زمنګ هر یو کار الحمدلله به طور مسلمان عین د شریعت مطابقي اکثریت یعنی بیا خصوصا هغه کارونه کم چې معاشره کې ښکاری نو هر سړی دا کوشش کوي چې راځه ګناه و نکم چې خلک ماته بد ردونه وي د خبرو د خو کارونو د کولو کوشش کوي انسان په دې وجه چې معاشره کې زه بدنامه نشم نو د شریعت مطابق کارونه دي او صرف سوال پکې دا دی چې کارونه خو موږ د شریعت مطابق کوو لیکن اخلاص سره کوو یا بے اخلاص سره کوو مرکزی نقطه پکې بیا دا او خانقاګانو کې دغه شیخ خو لیکيږي انما الاعمال بالنیات دا ابتدا ده چې خپل په اعمالو کې د نیت اخلاص پیدا کا چې څه جذبه سره د عمل کوم دا ذکر ولیکم دا تلاوت ولیکم دا موز ولیکم دا الله فریضه خدا او دا لیکن وسره نور محرکات په ځل کې پیدا کیږي آیا د ریا او د کلاوی لپاره کوم کنه د الله تعالی د رضامندۍ خشوع د لپاره کوم خصوصا بیا د کې دا د مرګ دا کوم عمل چې دی کنه جنازه شله تدفین شو او ملمنو سره ناس ته ولاړه قبر کنستل شل بیا مړی یعنی هغه دغه تدفین شو بیا رستو چې کوم منګه هغه تلقین وغیرہ کو دوا کو دا ټول عمل یعنی د خادو کې خو موږ بیا هم کمې به شي کو سوک زی سوک نزی مرور شو خپش بهر حال لیکن غم داسې دغه چې دی کې هر سړی کوشش کوي که چاته
که څوک په هغه کمیټه کې یا په هغه حدودو کې دی او که نه دی، که لرې دی که نږدې دی، خو هر سړی دا کوشش کوي چې د غم له ما ځان ورسولی چې زه لاړی. نو موږ کې هر سړی دا کوشش کوي او ښه برپور کوشش کوي، ښه برپور حصه پکې اخلي که نه. که فرض کړئ د شپې مرګ وشو نو ټوله شپه ورته موږ ناست یو، مطلب خاص کسان ورته ناست دي په څه وجه چې یاره د سره غم راضي وشي، د دا غم لږ تقسیم شي، یوازې پاتې نه شي. نو وګورئ هسې موږ شوګیري نه کوو، وګورئ هسې څوک کوي 11 بجې 12 بجې لبې مبې به کوي، موبایلو کې به اړمي، یا څوک به درس و تدریس د هغې مطالعه، ولې دې ته تیار نه چې زه ټوله شپه ویښ شم یو دم موږ وده کېږو 11 شلې 12 شلې خو 12 لوده کېږو. لیکن چې غم راغی نو موږ د هر څه پرېږدو، هغه سره ناست یو. هغه شوګیره موږ ته اسانه وي، بیا وګورئ هسې موږ ته شوګیره ګرانه ده. اوس څومره غټ عمل دی او مسلمان د جوړی لپاره یو سړی کېناست، دا عمل موږ کوو. بیا میلمانه شو د هغو د ډوډۍ انتظام موږ کوو، بیا د هغو د کټ د بسترې د دې انتظام موږ کوو، بیا باقاعده پې د ډوډۍ خورو د هغې انتظام موږ کوو. یعنی کوربه موږ بالکل دی نه بېغمه کړ دی. بیا قبر چونکې دی کې هر یو سړی شرکت کوي، کوشش کوي چې را زوما لاړی، نو قبر له هر سړی ځان رسي، که یو بیلچه ده که دوه بیلچې دي که یو ګزار دی که دوه، خو یاره زه شریک شم دی کې ځان حاضري. بیا په دې جنازو کې موږ شرکت کوو، باقاعده ښه اهتمام سره موږ جنازې کې ما شرکت کوو. بیا په تدفین کې ما شرکت کوو چې دا مړی ښخ کړي، بیا پې خاره واړئ، بیا هغې نه وروستو تلقین کېږي، خاره واړو رسله تلقین وشو، هغه وخت پورې موږ موجود یو هلته، او هغې نه وروسته بیا موږ ځان له کورونو ته ځو. دا ټول عمل موږ کوو که نه. لږ د زړه نه تپوس وکړئ، استفت قلبک، حضرت فرمایل دا زړه ټولو نه غټ مفتی دی. مفتیانو الله پیدا کړي دي، لیکن وی فرمایل زړه ټولو کې غټ مفتی دی. زړه نه تپوس وکړه چې تا د عمل وکړو دا د الله د رضا له دی وکړه که نه دنیادارۍ له دی وکړو، ریاکارۍ له دی وکړو. نو که یقینا تاسو دې نتیجې ته ورسئ نو معلومیږي به چې یاره موږ ریاکاري ده موږ کې. وایي ولې داسې چې کله مړي وشي وایي فلاني ځای کې مړی وشو، حاجي وشو، نو اول سر کې زموږ دا ټکي کور کې ها موږ کره هم مړی شو، دې کورنۍ کې چې مړی شو دلته نو څوک راغلی و که نه، نو که راغلي جوزفه ما ټیک ته جو موږ به لاړ شو. دا اولنی سوال دی زموږ، نو زموږ هغه اخلاص خو دقلته ختم شو. دویم سوال څه دی؟ خبرې راغلی ټول راغلی د سیل مې که نه یو نیم کس راغلی و، که ټول راغلي زه به یم ځئ چې ځو ټول، که یو راغلی زه به یم هلکه ته لاړ شه زه وزګار نه یم، یا زه ځمه نور خپل کارونه کوئ پرېږدی وي ګرځي وه، نو دې ځای کې زموږ اخلاص ختم شو. نو زموږ په دې نظري چې ما سره شپه کړې وه که نه، ناست و که نه، یو راغلی و ټول راغلي و، څه وخت راغلي و، ډوډۍ ماله کړې وه که نه، موږ له د غم ډوډۍ راکړ ده که نه، که راکړ ده جو بدل دی موږ به کوو. نو زمونږ هغه هر څه شریعت مطابق کوو، لګیا یو ځان حرکت کې ساتل دی. شپو سره شوګیره کړل، څه وکړل، لیکن د هغې نه باوجود ګورې موږ ته څه حاصلېږي نه. د هغې وجه دا چې موږ کې ریاکاري د اخلاص نشته. اوس د اخرنی عمل څومره بهترین عمل دی او اوچت عمل دی چې کله مړی قبر کې ښې خودي شي او بیا هغه منې خاره اړولی کېږي، نو په دې وخت کې هر یو له دا کوشش پکار دی چې را یو 3 لپې خاوره زه واچم، لپو سره شله یا بیلچو سره شله، خو بهرحال یو 3 لپې د دې واچي. د دې څومره اجر او ثواب دی چې د سنت مطابق وشي. چې اولنۍ لپه چې څه به وي منها خلقناکم، دې خاورې نه ته پیدا یا موږ وما پیدا یو، او چې دویمه لپه چې څه به وي وفیها نعیدکم، دغې خاورې ته به موږ واپس ځو، ته موږ نه مخکې لاړې موږ تا پسې را روان یو. او درېیمه چې واچي نو څه نیت پکې او څه به وي، څه تصور سره واچي ومنها نخرجکم تارة اخرى، دې خاورې نه به یو ورځ موږ آخر کې بیا الله تعالی بیا راپاسي ټول، ته به ومایې موږ به ټول چې کوم دی دا به الله تعالی راپاسي. نو څومره غټ عمل دی، معمولی غونتې عمل دی، لیکن اجر او ثواب څومره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله الله تعالی آخرت کې حساب کتاب شروع کی، میزان عدل و نسب شي، اولین و آخرین اجتماع وي. اوس خو څه 100 کسانی، 1000 کسانی، 200 کسانی، 50 کسانی، تلقین وخت خو دغه هم تی که نه 30-40 کسانی ذاتي ومانه. نو موږ هغو ته ځان ښیو، هر سړي دا کوشش کوي چې یاره زما ورته اطلاع ورکړي چې فلانې راغلی و، پرېږده اطلاعګانې، هغه ته واسې پته ولګي چې ته راغلی وې که نه، خلکو په نظر کې ساتلی چې ګوره څوک راغل دی که نه.
غم ما شوی دی هغه سره دا غم ما دي چې څوک راغل دی نو دواړو غاړه معامله ګډه وډه ده وای ستا خو غم شي ته په دې چکر کې ولې پرو دی څوک راغی څوک رانغی اجه څوک زی جو هغه وی چې زما مخرنایي وشي چې ما وویني نو بهر عرض مې دا کو چې الله تعالی اولین او اخرین اجتماع وشي رايوځي کی الله تعالی به هر انسان بلی یوم ندو کل اناس بامامهم هر سړي به خپل د امام او د پیشوا په ذریعہ باندې بلل کیږي نو اوس دا سوچ چې زمونږ پیشوا څوک دی مونږ چا پسې روان یو کوم خلکو سره زمونږ تعلق دی مونږ ور صرف دنیا اسره کړ دا دنیا مفادات اسره کړ دي د دنیا مطالب ضرورت دا مونږ اسره کړ دي دا تعلق ورال ته بیان پکاريږي التبه بس دا ټول به الله سره کاږي شیطان وسوي فلا تلوموني ولوموا انفسكم یک سلو ما ملامت کوي ځان ملامت کوي ولی تاسو ما الله سره نیول چې ګناوي درمنه کړو ما خو تاسو بزړه کې وسوسه چلو بس نور کار تاسو په خپل کړ دې اور دا قسم کو براغان دي چې کوم دین سره بالکل تعلق نشي دا په آخرت کې ګوره بیا موږ نه لري دوی وی خپل کار کوي ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي موږ ملامت خپل کار کوي نو هغه خو بیا ګوره شي حاصلېږي نه نو په دې وجه ته فرمایي چې خو خلکو سره خپل تعلق جوړول پکار دي خو خلک خپل امام او پیشوا جوړول پکار دي الله والدي علماء ربانيين دي دیندار طبقه ده دو سره تعلق شنو دا په دنیا کې هم پکاري آخرت کې به مو بیا پکاري دغه په صف کې به بیا سړی را پاسي کنه وو تفسیر یعنی وو اقوال حضرت دې بیان کړ دي او مخکې بیان شوی ما دي او کتاب کې موجود ما دي بهرحال الله تعالی به انسان را بلی د هر انسان اعمال نامه بغل ور کړی شي دغه اعمال به تل لیکيږي د انسان به هم تل لیکيږي موږ به الله تعالی مداسه غزاري دې تل ته بیا بل ته پته لګي اوس کوم چر گزارو کنه وختلو نور رجیو تلو وړو تلو دا څه تل لیکيږي الته به انسان تل لیکيږي که ایمانی سرمایه پکې وانه درون به ثابت شي او کنه ډیر غټ دی بالکل دا څه لس منه دی او ایمانی سرمایه پکې نه بالکل سپک باب ټانټه وی بیا نو ایمانی قوت منه د انسان ټول دارو مدار دی د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه متعلق راضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو په مدینه منوره مسجد نبوي کې نو عبد الله ابن مسعود دا روانو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لري نو قتل وی فرمایل دی ځوان ته تاسو ګورئ وی دا ځوان دا وښ ټس چې روان دی نره پړډې دی دا ګورئ بالکل کمزور او نحیف وی فرمایل قسم دې په غزا چې په قبضه کې زما روح دی قیامت پر ورځ به ډیر وزنی ثابتېږي ډیر وزنی به ثابت شي دی دا په سوجه ایمان او د اخلاص په بنیاد باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت په بنیاد باندې نو بهر العرض می دا کو چې الله تعالی به دا انسانان بلی نو یو انسان به الله تعالی او بلی دغه اعمال به تل لیکيږي فل بنچ به موجودي حضرت فرمایل لکه سپریم کورټ کې نه فل بنچ نو فل بنچ به موجودي او دا سی وی چې دغه فیصله به رد کیږي نه هغه به نظر ثانی په بیان کیږي بس یو فیصله وشله جو ختم الله تعالی رب العالمین ذات په خپل موجودي آدم علی السلام به موجودي د ټولو پلار پیغمبر عربی صلی الله علیه وسلم به موجودي اسرائیل علیہ السلام به موجودي دنیا نه انسانان له چالان ور کړی زستا ټایم پورش بس تا ویزه ناقابل توصیه زوست او بل بسو کی جبرئیل امین به موجودي کوم چې دنیا ته قانون راوړ دي یعنی انبیاء باندې د الله تعالی طرفنا احکامات منزل شوی دي هغه راړل نو ګویا دنیا ته قانون راړ نو دا فل بنچ به موجودي د دوی په موجودګۍ کې به هر انسان حساب کتاب کیږي او په اربونو مخلوق چې کم دنیا کې موجود اوس دی کم چې تل دی کم بچی انده راځي دا ټول به موجودي او د اسمانونو فرشته وو اسمانه په دې کې چې کم مخلوق دی دا به موجودي دا اولین او اخرین اجتماع وي او هر انسان به بل لیکيږي چې راځه ستاسو اعمال نامه اوتلو ستاسو عملونو پته تاسو نه لګي الله تعالی آدم علیہ السلام ته فرمایي یا آدم قم عند الميزان قد جعلتك حكما بيني وبين ذريتك قم عند الميزان اے آدم علیہ السلام راشنن دې میزان عدل ته ودرېګا خپل د اولاد حساب کتاب کرتوت په خپل وینا ته ماده په منځ کې حاکم کړي او سالس کړي چې کوم فیصله تا وکړه په خپل وینا چې بیا ګیلهونه کې چې الله زما د اولاد په سوجه باندې جهنم تلاړ نو آدم علیہ السلام به موجودي نو څومره ګران وخت نه دی عدالت کې وګورئ او فیصله کیږي سړی باندې داسې لرزي خدای څه بکیږي څه فیصله به میکیږي مثلا نتیجه را روانه ده لسم دو لسم یو لسم یا نور دې مدرسو
نو بدرس هغه موږ سر څوک ولاړ نه دی نتیجه به راځي زه به زما ځان له به وګورم لیکن موږ دلته یېرېږو چې خدای څه به کېږي پاس کېږم که فیل کېږم یو خوف یو یره انسان باندې تاری او دا خو سامړه خبره ده ټوله چې وایي راوړی دی عملنامه وله ورکړی عملنامې کې به عملونه تل لیکېږي یو طرف ته نیکۍ بل طرف ته بدی داسې به دا یو جاري او ټول مخلوق به ویني څوک به هلته تختیدي نشته که یو سړی وي زه به وتښتم پټ بشم کوم ځای کې وپټېږي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان قرا حضرات اکثر د فنفذوا من وقف نه کوي نو معنا خوند خراب شي دی هغې ضیاء الرحمن فیض کنه یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض دی منی کوي یعنی دې ځکه دغه کې څوک په فنفذو منی کوي څوک په مخې ته کوي نو خوند مزه ولا ختم کی نو دې طریقې د قرآن پاک ته لوستو خپل یو انداز دی کنه ولدا چې معنی منی پیږي نو بیا په انداز منی پیږي چې دې ځکه زواقف وکم دې ځکه مال دا سکته پکار دا دې ځکه توقف پکار دی دې ځکه یو ځکه د آیت پورا کما کنه بهرحال نو الله تعالی په خپل فرمایي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا وکتا سو قدم تزوري چې موږ به تختو بوزو زو خیدان ویوزا نو کوم د توسل لارشي لا تنفذون الا بسلطان الله د حکم نه بغیر تختیدي نشي نو څوک بچرته و تختی دا اولین او اخرین اجتماعي او دا حساب کتاب بکیږي نو سوچو کې چې دی حساب کتاب لمنګ تیار یو کنه موږ بال ته وځي ګداسه موږ دا یقین شته چې را زمانه کې الحمدلله ډيري وي بدای به منی یا بکمی نو که سړی دې زړه نه فیصله واخلي او سوچو کې نو بس دقل ته موږ فیل یو غره دا امتحان چې اکثر کیږي کنه زه ماشوم ته پته ولګي چې ما پرچخه کړدا او کبه دا کړدا پاس وشم که فیل وشم دا جدا خبر چې نتیجه خپل یو اثري باوجود د خبر چې نه دی یریږي چې فیل نشم لیکن عام طور باندې پرچا اوس له بس د ریزلټ راغی او دا قشان موږ تم غره خپل ریزلټ معلومېدل پکار دی او معلوم دی چې موږ په څومره وبو کیو نو بهر العرض میں سکو چې الله تعالی بدا انسان وبلی د اعمال به الله تعالی تلی د الله تعالی دو نظام بچلی گلتا یو نظام عدل دی او یو نظام فضل دی نظام عدل څه دی چې نیکي بوم تل لیکيږي بدای بوم تل لیکيږي دغه مطابق و فیصله کیږي ک نیکي ډیر شي الله و فرمایي جنت ته دی ولېږي ک بدای ډیر شي الله و فرمایي جهنم ته گزار کړي ک مؤمن دی مسلمان دی عاصی دی نافرمان دی نو خپل دی ګناه په بقدر باندې بده جهنم ته زی به تور تطهیر به الله تعالی دی جهنم ته گزار کی صفائی به وشي میل کوچل به ختم شي بیا به جنت ته د داخله مستحق شي لیکن هغه اور به څوک برداشت کی د دنیا اور څوک برداشت کولی شي معمولی اوارد چولګي زموږ د اجي سیب باندې یو بخله کو صرف هغه ډکنه لر کړه سرپوخ چې هغه اوارد په لګید نو دا لیچ زما خل دی پورا هفته ته کښنه ته کسرش لاله بیا ته سرمن لرشله معمولی غونته اوارد به لګید نو اور بسوک برداشت کی الله تعالی دې موږ ټول غینا محفوظ او ساتي نو بهر حال دا دی الله تعالی نظام عدل دی نظام فضل سره الله کوئی شي اسه بخما الله نو سوک ته پوس کولی شي الله تعالی ته د ظلم نسبت محال دی ظالم الله تعالی نه دی نه هغه ته ظلم نسبت کی دی شي ک الله تعالی دا ټول جنت ته ولېږي څوک به ته پوسوږي کټول جهنم ته گزار کی څوک الله نه ته پوس نشي کوله ځکه دا دی الله تعالی کوم بد الخلق عیال الله چې سو سره کوي د دې مثال حضرت ادا سے فرمایل مثلا یو زمکه دا چا سراغي منی هغه یو تعمیر کول غواړي کور پکې جوړول غواړي یو بهترین محل جوړوم او پاګه کې سن زوین هغه لیټرین لپاره مختص کړل چې دا په بیت الخلا د بیت الخلا زمکه را پاسې چوم ځکه دلته زولي جوړ شلم بل څه زینو اما کې دا لیټرین ولې جوړ شو خه کمره پکاروا نو څنګه چې زمکه الله تعالی دا اختیار نه دی ورکړي دا انسان با اختیار دی خپل په مرزه ست تصرف شي دوی کول غواړي دی کولی شي او دا قشانته الله نه بیا څوک ته پوس کولی شي نو الله تعالی به فضل هواګانې اوچلی نو حضرت فرمایل چې الله دې موږ سره د فضل معاملې وکړي ځکه د عدل معاملو شو ډیره ګرانه ده غره ګرانه ده نو یې فرمایل چې د فضل هوا اوچلیدل نو یو کس دې هغه عمل نه به وتللی شي عملونه به تللی کیږي تر دې پورې بعضی وی چې یو نیکی به کم شي یو نیکی کم بعضی وی چې نه بیلنس برابر شي بالکل دا سه بالکل نیکم پورا برابر دی او بدایوم برابر دی لیکن دا قول راجح دی چې یو نیکی به کم شي چې یو نیکی کم شله
نو فرشتو ته به حکم وشي دې جهنم ته گزار کینو چې کله دې جهنم ته ور رواني نو دې به حیران او پریشانی چې خدای دا څه چلو شو اولین او اخرین اجتماع د زخه لاړم ذلیل اسلام رسوا اسلام دا بس کیږي جهنم فیصله مې وشله دغه دې سوچ او فکر کی وای فرشته باندې ځکیږي چې اوس دې بیو منګه نو دې دوران کې بدی ویني غالبا په مظاهر حق کې دا واقع موجود ده نو تله غونډه به داسې د فضا نه را رواني بر د اسمان نه داسې را روانه وي را روانه داسې نه لغون تله غونډه وي صفته بین لګي جاسي شه دي او د دې نیکو په دې تل کې به ولګي چې څنګه ولګي بس دې نیکو دا تل بدرنه شي دا بدرنه شي او دا بل شي دا بس پکې پاتې شي نو الله به فرمایي صبر 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 وګوره اولی وسره د عدل معاملې وکړه اوس وسره د فضل معاملې وکړه چې بس دې بخم نو فرشتو ته به حکم وشي چې بس د یو نیکی راغله بس دې جنتی شوی دته جنت پر روانه ورکه دې جنت کې داخل کړي دا انسان ډیر زیات خوشاله شي په خپل سوچو کې او ماشوم دې اکثر دا سکیږي او چیرې ریزلټ کې هغه فیل شو چې کله ډي ام سي راغله کې پاسي یا هغه ری چیکینګ کو ری ټوټلنګ یو کو اوس خو ری چیکینګ نشي کو ټوټلنګ دی هغه یو کو هغه کې پاسو نو څومره خوشاله شي نو دې ډیر زیات خوشاله شي چې الحمدلله شکر دی الله دې رسوای نه دې زو ساتلم نو دی به معان بیا تپوس کوي د فرشتونه چې وای دا راته وای جنت ته خلاړم جنت فیصله وشو ولې دا شی زما په دې میزان عادل کې د نیکو پړل کې په دې تل کې چې دا تیلې غونډه دا شی و دې پوری که زمونږ عمل اخلاص او للهیت سره نو ګره بیا به الته د دې فیدای کې نه ګره ایس په پلاس را نشي عمل منکو د شریعت مطابق خو صرف قتل دا د شریعکاری دا او بغیر لريانه ده نو فرشتي ورته سوي چې انسان ته نه خبر او یا زنه نیم خبر چې داسې شو هغه به ورته سوي چې دا هغه خاوره ده کوم چې د مسلمان په قبر باندې تا چولو دا نن تعالی لپاره د نجات ذریعہ وګرځیدا او دا خاري خو مونږ ټول چو ولې پسنیت یې چو هر سړی مخې ته کېږي ته مال راکوي بیا ته داسې وګوري چې ما ته ګوري کنه او تا خو غل لپاره ارسو الله له خو دې ونکړل او دا خو شرک اصغر دی الله تعالی به فرمایي تا دنیا کې څوک چې د خوشالول هغه له عمل کړ ځغونه خپل بدل اخلا نو ارزاده چې اخلاص او للهیت سره وکړ کو نو بیا وکړ کیږي نو معلوم دا خبره کم نه لاړه غده او سخی اخلي تلاړ شي جنازې پورې چې جنازه کې هغه شرکت او کاسي راغلي جو دا جنازه به حکم نو زمونږ جنازې هم داسې خپکیږي مو او یو بزرګ متعلق راځي خپل په خانقاه کې موجودو کور کې موجودو او دا خلک تل تعدی وځکه دغه خو تعدی ټول منی کنه دغه خو موږ من دین انتهایی غلبي بیا نور خدانه موږ ته پته چې دا غلبه ولې ده دغه د دنه د سیس دلته اصلاح کیږي چې دنه دا مرز وزي چې هر څه د الله رضا لپاره شي نه یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں چې د دې مستاق شي انسان زه اکثر دلته خو خیر بل شانته مزاج دی او دغه مانسره کې اکثر جنازو لازم حالته ومه نو بعد وخت داسې چې جنازې رضلاړ شم نو ته پته ونی چې ډیر اغل دی کنه اعظم مرګ ته مال بس جنازه او شذ شي روس بیا میا شروع سوفونو کې تر اغل موږ ته پته نه وي نو ما پته خو جواسه ولګي د ملک الله تعالی سره ده کنه الله ته موږ ځان سمو چې بس د الله په بارگاه کې د عمل قبول شي سره مواقع داسي کاږي کې سړی اظهارو کی گنجائش ده لیکن مبتدی لپاره بالکل دا شی جایز نه دی هغه بالکل ځان غلی کی ځکه بیا موږ نو کې سوق ځایو بیا موږ حدود چې کوم دي دغه حفاظت شو کوله نو بهرال د بزرګ متعلق راځي د خلکو منډه ولې علي جی راځي جی جنازه وتل جی شادي کوي جی او هو شور جوړ شي شور سړی موجود دی په هر ادا کې زمونږه نمایش دی نمود دی چیرې ما زما پته ولګي چې سړی موجود دی ماشاءالله تک موجود اسی چلو کنه وسی چلو شو هغه خپل عمل دی اسه خراب خپل هغه منډه ترډه دی اسه ضایع کړله په دې سخت ګرمۍ کې ولاړیا د الله تعالی قرب د تحصیل نشه خپل د بے اخلاصۍ په وجه باندې نو بزرګ غلیو چا ورته ور ټکو یا ویلی د نظر په لګید وی راځي جی جنازه تیار ده وی تاسو ځای زرا غلم تا منی ویسه موږ ته تقریرونه کوي جنازه روانه ته زل اعظم بس زر اعظم وی تاسو ځای زړ ولې دغه کوي خیر دا خلک لاړل جنازه وش لای سور د ټولو قتل چې ازبرګ سیفټي کنه ازبرګ کم ځکه خو نو خلک چې واپس راتل چې وی کړه خپل په خانقاه کې موجودو پاکور کې یا مدرسه یا خانقاه حجره باقي کې موجودو
او چې یو سړي په لان تانو کو اسې د ځان نسبرګ جوړ کړ دې موږ ته وایي چې جنازه کې شرکت کوي او دې باندې اجر او ثواب دی او د بخښنې سبب ګرځي کېدی چې الله تعالی د دې په سبب باندې انسان وبخي نیت ګوره خپل صحیح کوي موږ سر نیت سره ورزو ټیک تا نیت خپل پځي موږ دې لپاره چې الله موږ په جمع باندې راغلی چې ته دې وبخي زه د دې انکار نه کوم لیکن دغه اولو د چیر زه دم ته غټسلم دم ته پاک او پارساشم چې زه د دې بخنه لراغلم یا الله بس زه په خپل دې کې شرکت کوم د په برکت ما وبخیته کدا نیت منګو کو نو دا غره بد نیت نه دی په دې منی به الله تعالی رحم وکي چې زه د دم ته شسکی سګی ده کې تواضع ده کې یا الله خیر چې دم ته د کې تواضع ده د دې په برکت په دا دواړو بخلی شي نو بهرحال هغه بزرگ ته ویو پیر سے وی ازبرګ سے با صاحبزاده سے با چې سے بخل راتل خطیب سے با مفتی سے په خپل خلکو ته وینا کړ دلته ته پروت دا وګره جنازه ده نه لاړه هغه سره بس کمزور ما جو خیر دې گزاره را سره نه 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 خبرې بیا مکه واخه هغه خربې بیا مشاربه چې دا چل دی د اخر تنگ کوي ته ولې نه تلې مکتب وای غریب برېخنه هغه وی سړوي بس چې تاسو لاړې نو زه دغه سوچ او فکر کوم چې زو مزر لاړې ولې سوچ مې دا کاو دا نیت مې نه سمېده چې په سن نیت باندې د جنازه کې شرکت کوم آیا د الله رضا د پاره کوم قاضي ولې لپاره کوم پوله پټې د غې لپاره کوم نور څه ظاهري مقصد مې د غې لکم دا نیت مې صحیح کوم نو جنازه خو د ګنټو کار نه دی خو د منټ دوه کار دی دغه د تصحیح نیت کې اړه مو موجوده کې جنازه وشلوي موږ چرته دا تصحیح نیت کړ دې نه وای کړی آینده لپاره کوي چې زمونږ د هر عمل په ځای منی ولګي نو بهرحال خلاصه دا چې دې سړی الدا جنازه مو وکړه چې دا ځا راغلی ما یو جنازه به وکم چې کله جنازه وکړه جنازه وشلله تدفین کوم د شرکت کو چې دا یو غټ عمل دی په دې کې به شرکت وکم ټول چې هر څه وشل خلک کور روان شل دیوم داسې روان شه اوس خو دې اجنبي او ستړیو ما او ستومان او مسافرو نو شانه تاسو کو اوس ته ماخام وخت قریب دی شانه تاسو کو به زه خدا سے بل ملک نه راغلی مو دلته بالکل ناشنا یم او دلته یو فلانه کس دی ما اوري دغه ډیر غټ سخی انسان دی دغه خواته زرا غلم دغه ملاقات لا دغه کور ما توخه چې زغه سره ملاو شم هغه سره ملاقات وکم ما زما راهنمایي وکای چې دغه کور کم یو دی او چې کوم خلک وسر روانو جوړو دا سرونه هغه خو تنه خبر وی نه ولې څه چلو شو وی دا تا چې ولا جنازه وکړه دقه سخیو کنه اقا سخیو اقا دا اوس موږ جنازه ولا وکړه تا په کې شرکت وکړو تدفین اخر تا کو کنه د جو سر من لاس کې وجه الله تباشلم یا الله دا سره څه چلو شو اول دی راته وی چې الته سخی دی ورشه او اوس هغه وجه نو زما سلار شاته خو قرض پور کړ دې خلکو نه زه خو دې اری غړ نه وتلم نور مې وګټلې کنه جو خپل مې نور مې موبایل لې هغه متل دې کنه یو فلانه وی دغه لته وی خکر لته وګونه وبیلل وی ما من خو کارو شو چې خلکو نه مې قرضې موجود کړلې نو شاته چې زما غو بسوي چې خا تکال رستو راغلې 2 کال دی ولګل دې تک راته کې ته دغه شان تشتو راغلې فراډي جسس براته وی زما خو یو لار نشه زما کوم ازم اجو دغه جړه او فریاد کې جو خلک ولا تسلی ورکې دې کله مطمئن کیږي خو خیر یو جمعه تلاړ یا کور ته غودن نک چې به اوس مېلمه دې سره ډوډۍ شي تنظیم ولوکای لکه تسلی کې بشي دا خډیر دې افسوس خبره چې ته لری نه راغې ملاقات ونه جو سړی مړ شو او دا و چې بس جنازه کې ورته شرکت توفیق ملاو شو نو دې چې دغه ته مېلمه شو نو ستړي ستومان او جو په غم کې دی ودش او اکثر چې د غم کله کیږي یا غم اوشي لا حقيقي نو انسان ونه طبعا د الله طرف نه دا یو انعام زوي ما چې د من د خوب انتهایی غلبه شي د بدر په مقام وګوره چې کله صحابه انتهایی پریشان وو تعداد ما کم او اسلحه ما کم الله تعالی غومنه خوب مسلط کړ و د خوب سره د انسان هغه غم چې کم دی غلری شي بیا ورته باندې خوب مسلط سے جاړي پریشان جو خدای دا څه چلو شو یو خوارو قسمت خواري وي زدل ته خوار جوړ ته خوارو ما وي دا څه چلو شو بس دې ود شو نو بیا ورته د الله تعالی زیارت شو یا د فرشتي زیارت ته شو چې سره ته ولې جاړي هغه یا الله جاړم بنا چې اول د ماته چې زور شه سفر وکا ما قرض پورو کو شپږ میاشتې سفر کال سفر مې وکړو او زری اسلام دې ته راو رسید مغه سخی تر ملاقات څخه خو مړ شو
تاوی چې هغه سخی دي طالب وس شي راکې خو لاړ دنیا نه خو دی وجه نو زه بجاړم نه زما صلی رسول الله نو په دې خوب کې وته القا وش الله الهام او شو وینا ورته وسله چې وګوره جاړم پاسته تسلی وساته ته واپس لاړ ش خپل کلی ته خپل کور ته لاړ ش منځ د کمره چې دا یو خاص ځای ورته خو هغه کمره ته وکنه پاغه کې لاندې غره خزانه تعالی پرستانی کوي خدا هغه خزانه ځان لراو باسه مالامال بشه بعضې خو ډېر خوشحاله شه په دې خوب کې سړی خوشحالېږي ما خفه کېږي ما ژر یې پیاجو عجیبه غونتې او کیفیت دا خوب هم عجیبه شی دی که سړی پروت یو ځای کې دی په ملکونو واوړي کم ځای ته سړی ورسي پروت دلته دی چې د یاري خو بیا الله چې بیا راویښ شي نو الحمدلله د زړه نه وځي ښه که چېرته فرض کې یو سړي پسې شرمخ دی منظرې دی یا یو شی ورپسې لګېدل دی مار دی یا داسې یو یعنی خوفناک منظر دی ولیده نو اچانک سړی بیدار شي د زړه نه الحمدلله وځي الحمدلله شکر دی چې په کټ کې ما خدای خیر کړ دی نو بهرحال دی ډېر زیات خوشحاله شه اول غمجنو نو سی وي په دې خوب کې اوس دی وایي چې یا الله چې دا مال زما هلته موجود نو زه دې هسې دم ته وکړولم چې کال دې غاړه نه مزل او کال به اوس دې غاړه نه مزلي او قرضې مې واغېستلې او په لارې منې لوږه تنده د هر څه مې برداشت کړل نو یا الله دا خو تا ما ته هلته هم خولی شه په دې خوب کې بجای د دې سخي هلته به دې ته دا خولیو نو الله تعالی ته وفرمایل چې انسانه که چېرته ما دا ساسې ته کړولې نه وې دا مجاهده تا نه وې کړې نو د دې مال او د زر د دې غوړې ستا په ذهن کې او په زړه کې به قدر و قیمت نه وي اوس چې ته ځې او دا مال راوباسې نو ډېر د دې قدرداني به ستا زړه کې ته به ډېر احتیاط سره بیا استعمالوې ورنه وې مالي موزي دلې بې رحم بیا خو چې مفت میلاو شه ته به زه پلار ګټل دي وله چې په کومه راغلې په کومه لاړې نو مطلب دا شي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چې سړی الله فرمایي زما په لاره کې مجاهده کوي کنه بیا ورته زه لارې سموم بیا ورته اسانی پیدا کیږي و ان الله لمع المحسنین الله وی زه احسان کوونکو سره یم الله وی مجاهدوم ځان لکای الله د انسان هغه احسان په ځان منی ګوره اوس باته یعنی ځان منی ثابت کو چې تاسو د منډه تړي به زه انتهایی قدردانی کوم نو نه معلوم چې دا خبره څنګه وتلغه اصل خبر مال بیا یې رشیده سو مولانا سو اجازه ټول له رسول الله سره کوم ټیم پوره ده او نه خو جو اوس له بهر حال خو بهرال د اسلام متعلق به خبره کوله چیرې انسان بلګه مجاهده کوي نو بیا الله تعالی دغه نعمت ورکي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کامل اتباع وکي نو الله ورته دا شی بیا ملاویږي الله تعالی معرفت به ته ملاویږي نو کوم په الله الله سکی روزه مې وی چې زمونږ مجاهده لذیذ ترین مجاهده ده معمولی غونته مجاهده ده هغه مونږ نه کو نو چې دا مجاهده سړی نه کی ګور الله قرب نه حاصلېږي سړی ګوره مجاهده په الله وکړه نو هغه د الله تعالی مال او دولت ول ورک او دغه شان دی سړی چې څومره مجاهده کوي دنیا کې ګوره مونږ څومره مجاهده کوو دغه سمر الله تعالی سره انسان لورکی حضرت فرمایل د عام دنیادار وګره دا الیکشن زمانہ شي منډه ترډه شي دام یو چسکا دا یو خوند کنه اقتدار ک دین سره د الله تعالی سره نو بیا خو نور ورنه بیا جو فسق او فجور دی نو حضرت فرمایل چې دیک یو سړی څومره ځان کړي کنه او ځان ذلیل او رسوا کی در منی ولاړی جو خیر غواړي او سوال کوي سوال دینو نو الله تعالی د غوم قدردانی کې سن ساډو کې ختم گزار کې چه هوځه دا جو استاد شه باقي باندې هغه خپل وخت د قشان دي تیر کې نو وی فرمایي څوک چې الله تعالی لپاره د ذلت دا اختیار کی تواضع اختیار کی تذلل اختیار کی مجاهدو کی نو بیا الله تعالی غل څنګه خپل معرفت او محبت نو ور کوي نو موږ د الله تعالی معرفت او محبت د حصول لپاره خپل اصلاح لپاره یو ځکه کو زموږ مجاهده ډیره لذیذ مجاهده ده او ډیره مختصر مجاهده ده زیات پکې پیچ او تاب هم نشته خوب دې کې نه خرابېږي د دنیا امور دې کې نه برباديږي زموږ مثلا اوس لکه 10 بجې ختميږي دا 10 منټ بعد اسله 12 منټ بعد دي 8 نه 10 پورې نو قیامت نه راځي ولا شیطان لګیدل دی کنه شاته نو بس هغه دم ته زور کوي کنه چې جان محمد سی وی چې راځي بس ما وي چې مرما جو کوزما ګرمي ده ولی ګرمي ده اچ بیا تاسو کې فلانی ځکه مړ یو جی ځال ته تلوم ماشاءالله الته ګرمي نو اندازه کوم چې خپل د نیتونو کې اخلاص پیدا کړي یو سړی بر دې دغه تخیجی هغه د شبوري سر تخیجی ګرمي نشته اجوی خانقاه ته راشه جمعه ته راشه ګرمي ده
نو په خپل سوچ وکړئ چې آیا زمنګ د نیت آیا بګاړ دی فساد دی یا صحیح دی څنګه دی سی صاحب دی نو بار الله تعالی زموږ کامل اسلام کې ما خو غایت ویلو دی نکاح متعلق سلوان خبرې پاتې ویلې بیا پاتې اسلامو هغه خبره پوګدو ده نو بار الخلاصه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع کې په هغه سنت باندې چې کومه طریقه غو راځ کړ ته پاغه باندې کوم خپل غم خادي دیم کې یعنی هغه سنت ژوندۍ کو نو دی باندې هم الله تعالی موږ له اجر او ثواب راکړي خوشحالي او ما نصیب شله دی الله تعالی قربم نصیب شوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضامندي او ما حاصل شله دغه شان غم دی پاغه کې چې موږ غوړي خرافات نه ځانو ساتو رسوم او رواج نه ځانو ساتو نو بیا زمنګ دا غم چې کم دی د باندې کوم اجر او ثواب الله تعالی خې دغه موږ ته حاصلېږي کینه غم ما او شو د الله تعالی قرب ما حاصل نشي چې غم شي نو موږ الله تعالی بیا پریدو بے صبری شکوا شکایت دا شروع شنو هغه اجر هغه نوم انسان محرومه او مصیبت وګره ختميږي نه بس مصیبت راغل دي دا نه ختميږي مصیبت په خپل په وخت باندې به ختميږي کوم چې الله تعالی وخت مقدر کړ دې لپاره او دا شان خوشحالي ده نو دیکھو موږ الله تعالی یې کو نو په دواړو حالو کې به انسان الله تعالی نه یری الله تعالی سره خپل تعلق قائم ساتي دا موږ چې ذکر خو اکثر تاسو مرګري کوي کنه لا اله الا الله نفي اثبات دا ذکر موږ کو ابتدا کې کم از کم 200 خي بیا په 12 تسبیح کې مستقل 200 دي د دې څه مطلب دا موږ چې لا اله الا الله کو دا څنګه نه دا سره خوځو د جبه او د زړه اشتراک سره لا اله الا الله 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 دا چې موږ خو دا سر خزو خو د دې څه مطلب دی کنه اگر چې دا فرض او واجب نه دی نه سنت دی نه مستحب دی د بزرګانو یو رایج کرده طریقه ده باقي کې الله تعالی او اثر یې دی او اثر نه خالی نه دی څنګه چې دا ماشوم سبق وي تلاوت کوي خصوصا حافظ چې کوم حفظ کوي دا ماشوم داسې خوځي را خوځي دا ټاټه وي داسې او چې کوم قرآن حضرت یو مدد شي بغیر د دې نه سبق ته نه ویل کیږي بالکل چې هغه سبق وي تاسو داسې کله کیونی سه نه بکیږي قاری سے بنا ابو یې نه کیږي ما پرې دی لغونته ها نه ما ابو دې ما پرې دی سره خوځم را خوځم سبق یم نو کو څو ورته دا شرک کو نه دا نادان نه دی لکه څه شرک کو خو دې را خو دې خوند او مزه اخلي او باغې سره باغ د سبق کې غته اساني ده نو دا موږ چې د لا اله الا الله دغه مطلب دی چې څه لا اله چې زه د زړه نه د غیر الله محبت تعلق دا ما وخت څنګه مې وخت غیر الله څوک دی مور غیر الله پلار غیر الله رور غیر الله خور غیر الله خزه غیر الله اولاد غیر الله رشتہ دار دا ټول کائنات غیر الله نو څه مطلب ش لا اله چې زړه نه مې وخت مطلب دا چې چیرې دوسر وغم خادي زما ختم رهبانیت میں اختیار کا کم چې د عام خلکو دا ذهن دی چیرې سلوک او تصوف کې پیری مریدای کې خلک راشي نو بس دوی هر سپری دي رهبانیت په اسلام کې نشته لا رهبانیت په اسلام بلکې مخکې نوم رهبانیت نو سره رهبانیت شته نه په دین کې او په مذهب کې رهبانیت چې عیسایانو کوم اختیار کړیو يهوديانو چې اختیار کړیو خپل په خو خپل پته به اختیار کړیو ما كتبنا عليه الله وي ما خو تاسو باندې شي نو لیکلې خو تاسو شو کو چې موږ رهبانيت اختیارو غرون توزو سمستو توزو عبادت وکړو نو اوس کوي او چې نشه کول نو ما ولې بدنام وای الله فرمای ما كتبنا عليها ما غره تاسو باندې شي فرض کړی اند نو قدر مشترک دا چې رهبانيت لشته نه الله طرف نه دا چې رهبانيت تشته د دې خدا مطلب چې الله ما ټول جوړ نه وکل غم به پریدم خادي به پریدم معنی دار اوسي دا معنی نه ده مطلب یې څه دی که تاسو غور او فکر وکړئ که انسان ته غم ملاویږي خدا خلکو پوجا مثلا کورانه دا څوک پکې ناجوړ شو مړ شو زخمی شو جو غم دی خوشحالي هم د دغه خلکو په ذریعہ سړی ته حاصلېږي په کور کې واده دی کوئی دنده ماشوم پیدا شو یا ماشوم پاس شو قرآن پاک یې وې دا د خوشاله مواقع دي نو انسان فطرت دا دی چې دی په غم کې مله یې
د په خوشاله کې هم الله یری کنه یری خوشاله کې بیا یری ډز اسمان بیا ولي اسمان ولي بیا الله بیا ير کې په کار خدا چې بیت شکر ادا کا او شکر بسنګ ادا کا اے ملو آل داود شکر اے آل داود د عمل په ذریعہ زما شکر ادا کا الله تسجره صدور کا تموزو کا چې الله شکر دې دا خوشحالي دې راته وخوله دانه چې الله تعالی په نافرمانی کې شروع شي او چې څومره د فسق او فجور اسباب دی هغه ته اختیار کړي نو دا خو الله نه تل رښلې نو گویا په خوشاله کې انسان الله یری او چې غم شي بیا خو خود لري چې الله زدي په کوم ګناه کې ونیول ځکه غټ معتبر سړی زدي په کوم ګناه کې ونیول ما ته خپل ګناه مخکاري یعنی ما ته ګناه نه ښکاری زه سم چې یا الله زدي کوم ګناه کې ونیول نو سوچو کې من زه خدا سوچ کوم چې را من کې نیکی کوم او دا ګناه خو پرې ده ولنه نه من ته ګناه نه ښکاری سره نیکی دا ګناه نه ښکاری نو په دې غم کې من الله یې شکو شکایت شروع یا الله دې تاسو سوچت کو او د لا عمر نو دا منګ بسکو دا مخلوق بسکې دا الواد بسکې دا سه مختلف خبرې اترې نو په دې دوه حالو کې انسان الله نه غافل کیږي نو د ذکر کې دا خبره خود لیکيږي چې الله لا اله الا الله ما باندې بغمم راضي ما باندې بخادیم راضي الله لیکن د زړه د تعلق یا الله دا وتا سره زما قائمي لا اله د زړه نه زدو باسم باقی غم که پېښ په غم کې به شرکت ما کوم جړه برا منیم تاریخيږي غم جن کېږم بوما که خوشحالي شه پاغي کې به شرکت کوم د خلکو دعوت به کوم راشه درشه به سره کوم خوش آمدید به ورته ويم د خوشاله اظهار وکم لیکن یا الله په دې دوه حالو کې عام انسان تانا غافل شي خو زبتانا نه غافل کېږم دا مطلب دی لا اله او یا الا الله تصور دا دی چې الله تعالی مين او محبت دا په ما په خپل پزړه کې راسخ ک ور دې تصور سره موږ دا یعنی دا ذکر کو نو عارض مې دا کو چې دی الله دی حبیب صلی الله علیه وسلم کامل اتباع په غم کیوں په خادو کیوں ما نو موږ په تواړو کې الله ير کو بیا په غم چوم بیا ير شي مزونه نه کوي ډیر زنانه داسي چې هغه مزونه اهتمام نه کوي او ډیر سړی داسي چې نه کوي دلته خو نشو مې په کته خدا قصیده تر دې پورې چې غم شي په جنازه کې څوک نه ودرېږي په پولو به ولاړی داسي دلته خو هغه شان مزاج نه دی لیکن کته په پولو ولاړی د کشانته دا اوس قریب زمانہ کې یو جنازه لاړم زمونږ پیر بھائی جمعه پر وفات شو نو غالبا لکه ډیر مخلوق خدا څومره چې دلته موږ موجود یو دین زیات په پول باندې ولاړو داسې په ډډو ولاړو او چا ورته آلته आवाज وګړي سره چې دلته ولاړ دا جنازه بکړو کنه جنازه بالا کې چې د موږ اهتمام وکړي کنه نو غم ته وګورئ چې د الله تعالی د یو دوه کسانو په منځ کې افتراق پیدا کړ جدائی راغله او دی جاړي لیکن د الله قرب ورته نه حاصلېږي نو معلومه شي چې دا مصیبت د لپاره د زوال سبب جوړیږي لګیا دي په کار خدا چې دا وخت زمونږ زړه نرم شلې مونږ د قران طرف ته راغلې موږ د تلاوت د دې اهتمام کولې لیکن نه کیږي او په خوشاله کې خود می تاسو ته وې حالانکه د صحابه څنګه خوشحالي خو غي خلکو ما کړدا خوشحالي هغه منی عمر راغل د لیکن د الله قرب سبب هغه وګرځید او زمونږ خوشحالي هغه د الله نه د لریوالي سبب بیا وګرځي هغه گویا ناشکری ده مونږ شکر نه ادا کوو بلکې ناشکری مونږ کوو نو بیا هغه نعمت به څنګه پاتې شي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله وی که شکر دیو کو نعمت به باقی پاتې شي او که ناشکری دیو کړه نو کفرانه نعمت سره نعمت چې کوم دیغه بیا سلب شي نو بهرحال د نکاح متعلق مې مخکې د عرض کړی یو دوه خبرې صرف عرض کما چې صحابوم باندې نکاح کو د واده دا دغه زمانہ کې دا شیو چې دا مخکې یو ترتیب را روان دي چې ټولو انبیاو نکاح کړ دي سوای د یحیی علی السلام نه یا مزید کی دي شی دو نوري خبر الیحیی علی السلام چې مشهور دی قران پاک کې دغه تذکرہ ده نو نو کړي باقی ټولو کړ دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ان نکاح نصف الایمان چې دا نکاح چې دا نصف ایمان دی نیم ایمان دا دی او باقی نیم کې به انسان تقوا او طهارت اختیاري دي حقوق او پاسداري وکي نو دته به الله تعالی قرب چې کوم دغه حاصل شي او صحابه څنګه مزاجو دغه نکاحونه څنګه دغه ودونه څنګه بعض به یو بل خبروم نو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه متعلق راځي د یو ځل مدینه منوره صلی الله علیه وسلم کې ګرځیدو دا څه یو غاړه روانو نو مخله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرماشل راغله مخله چې راغله نو چې ویګتل عبدالرحمن ابن عوف نوې کپڑے چولې تازه کپڑے وي یعنی تازه سوتره کپڑے وي او پاغه باندې سرنګ وانته لګیدل او رنگ دا به عربو عادت چې کم چا به واده کو نوې واده به چا شیو نو دغه په کپړو به رنگ لګو دا به علامت چې دا سړی واده کړی دی طلحه
دا واده کړ دې تم رنگولو چې موږ ته پته لګي دا سړی واده کړ دې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عبدالرحمن ابن عوف وکړه چې خو دغه کپړې ونه بیا چول دي خو لش پش دی ماشاءالله خبر دی او رنگي پیومه تپل دی خو د چرته واده شوی دی. نو چې کله ملاقات شوی عبدالرحمن خیر دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم واده مې وکړو چاته وی پیغمبر وخت وی او په کوم ځکه مدینه منوره کې دنه وی واده مې وکړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ونه فرمایل چې خامات دیونه وی ته څنګه زما موري دي څنګه صحابي چې زه پکې نه ما ستا خادي و ان دم ته اسانی والتا هغه ته پته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بده باندې نه خپکی کوي خوشاله وشه کوي نه وره خپکیږي په نامو خو دلته بیا یو دښمنی جوړه کوګنه چې ماته ونه وي حالانکه زما خپل د مزاج چې سکون وي زم الحمدلله زم سره تل 100 روپے ورکول پکار چې غم نه خلاص کړم زب اوس بخو با سمازان په پابند کوم بیا بتاله راځم جو غینه پیغام اسلام ورنه موږ دلته د کمرونو دانګو چې خو او نو ویجی او ویجی دا چل دی دا چل دی بس هغه کې غار چې کوم دی غار وان شي. نو عبدالرحمن ابن عوف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته وینا ونکړه چې تا ما ته ولې ونوي اته پټ واده وکړو ایسي ونوي. عبدالرحمن وی خا مبارک شو چې واده دی وکړو څنګه چل دی کم ځکه دی واده وکړو نو یو ځای خو جی فلانی ځای کې او زنانه هغه سره مې وکړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه مخکې نه یعنی واده کړي وا کونډه ده څنګه ده ځوانه ده ویجی کونډه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مزاحانو فرمایل ځوان سره بده کړي وکنه کونډه سره دی واده کوي ته هغه سره لوي کوي هغه بتا سره لوي کوي. نو عبدالرحمن ابن عوف یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زب اهل و عیال علیهم بال بچدارم زما کور لپاره داسې زنانه پکارو چې کومه تجربه کاری. نو په دې وجه دې زنانه سره مې نکاح وکړ. صحابه خو ډیر یو آسان نکاح منګه هغه شی دم تګران کړ دي چې الله دې معافي وکړي چې څومره ګران شوی دی. او مخکې ما تاسو عرض کړی غالبا څوک هغه صحابي نوم مال ارشه چې د هغې نکاح نو هېڅوک ته ما خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو خبر او آسان څومره چې کله به د چا نکاح پروګرام جوړ شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به وینا وکړله چې چې زه بالغ شوی یا زما ماشوم بالغ دی هغه لپاره د نکاح او د رشتې څه بندوبست وکړي. که صحابیاتو کې د چا د صحابو کې د چا لور خور بلوغت ته به ورسېده نو اطلاع به ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې داسې مونږ کرا جنې بالغه ده هغې لپاره تاسو د نکاح یعنی څه کوشش وکړئ یا ښه رشته راشي نو تاسو مونږ ته اطلاع راکړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره حواله کړې وه تم ته اسانی و په دې کې چې که تاسو که ښه رشته یي نو یو به وایي زما لور ده بل وایي زما زوی دی دوی لپاره ښه رشته وګورئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغې مطابق به بیا هغو لپاره د هغه رشتې تنظام وکړو. نو یو صحابي دی د هغه نوم سعد اسود رضی الله عنه د هغه متعلق راځي چې د انتهایی غریب صحابي او د رنګ نه هم هلک تور یعنی حبشي النسل خایس هم داسې نو مال او دولت ورسره ومانو. نو که دا مال او دولت که نه نو بیا دا بدصورتي ورته تاسو وایي یا بدشکلي ورته دا بیا پټ شي بیا هر څه ور ډېر ښایسته دی ډېر ښه دی جي ځکه مال لیل ده او چې کوم ځای کې مال او دولت نه نو بیا خود د سړي هغه فقر او تنګدستي هغه څرګند دی. نو سعد اسود رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت کې ناست او مجلس کې صحابه نور مناسو خبرې اترې کولې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل سعد څنګه حال دی خی سعد اسود رضی الله عنه سو فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وسه تاسو کوي زه خدا سي قسم چې څوک زما تاسو نه کوي زما خو جو بد حل دی وی ولې ساده خیر دي څه چل دی وی راځي سبا ته وایم څوک ما سره ناست نه کوي چې را دي تور دی دی بد شکل دی دی غریب دی جمانه خلک تختی څوک ما سره په یو تالی کې ډوډۍ نه خوري تختی رانه اجو څوک مې ځان ته نږدې نه پرې څوک چې وګوري ما چې ساده راغی جو بس لار بدل کی زما بس علي وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه شو چې را څه چل دی وی ساده ستا زړه کې څه خبر ده غره ته وکړه ته چې دا خبرې دا اوپر خبرې کوي خو څه چل دی زړه کې دې څه دا غره ته وایه نباز وکنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واسه خو تربیت نه کو د صحابه دغه بيزاو منشا باندې په پوه چې دا خبره دی شروع کوي د دې منشا څه ده
چې دا حرکت دی کوي یا دا تاویږي را تاویږي خو سویل غواړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ساده وی چرته ساده واده ماده د خزړه نه کیږي کنه واده د خود زړه نه کیږي. هغه وی جی ډوډۍ را سره څوک یو ځای نه خوري په یو جام وبنس کې تاسو وای چې واده وی واده به کوم ځای کې وشي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه چره دی واده په طلب کې دی دغه شوق ته خو ویلی نشي داسې ظاهرا. نو دا خبره تا ورته چې خلک ما سره کینی نه ما سره ډوډۍ نه خوري ما سره وبنس کې ما سره مجالست نه کوي مطلب یې خدا کوي. نو فرمایل زه پوه شم چې ساده واده زړه کیږي دا څه چل دی چې د واده تنظیم به خو زه وکړم ولې سشتي د سره هغه ویږي دغه یو لنګ دی دغه لنګ دی را سره ادا شلیدلې پیزار ادا شلیدلې ټوپای ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دی واده خواهش دی ما دی ال دی دا دی خو زه څه چل کو مطالبه نو څه چلیو کو چې یو صحابي دی وهب ابن عمر یا عمر ابن وهب دی کې زه خطا کېږم دغه خواته ولېګو وی ته بلاړ شي التا هغه صحابي ته وای چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېګلم او تاسو کور کې ستا لور دا د غیر رشتې له زرا لګلم. دې صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وینا کړو چې زما لور بالغ شي د غیله که خرشته راشي نو تاسو ماته اطلاع راکړئ ما ته بیا او زبا غرشته وکم او بګورو که مشوره راغله وبکو. نو سعد اسود رضی الله عنه یک یوازې لاړ. دا زه بار زه کوم کنه چې بزم چې زمنګ دا رسوم دې معاملې کې لکم شي که بالکل خیر نه ختمي خو چې کافی حد پورې حکم پکار دی کنه چې لګ دا عمل لګ آسان شي. نو سعد اسود رضی الله عنه یوازې لاړ دا یو نه چې بای ما سره بسوک زی یو کس بزو دو بزو لس بزو څه ترتیب سره بزو سشي بوړو سشي بوړو کنه بوړو دا څوک به خبره کوي مخې تکیږي بسوک دا خبره پکې نه وي. سعد اسود رضی الله عنه روان دی په خپوی پیزاروم نشته په سره یې لیدل غونډه ټوپه او انور اق یو لنګو او هغه کې غنه لګول غنه یو ځکول لپاره دا وانه لوزي غنه پکې لګول دا لاړ چې ورسه دا وری وټکاو وهب ابن عمر ته ور وټکاو چې ور وټکاو خبر راوته صحابي سلام کلام شو څنګه راغلی ویجی زمانوم دې سعد اسود او زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګلم تاسو د لور د نکاح متعلق معنی هغه ما تویلو کته نکاح کول غواړي نو د وهب ابن عمر لور شته ال تور شوینا وکا زه دې راغلم. وهب ابن عمر فرمای مو تکته بروغت لاریان سره چې خدای پاکه ټیک ته رښتا خو سړی کوي ولې دا سپیزار سره نشته په سری ټوپای لیدل دا جسم باندې کپڑا پورا نه داغه کې ما غنه لګول دا خو خیر وي ما ځان غلک او یزدن نشلمه کور والو ته مې وې چې یعنی خزه ته مې اطلاع ورکړه چې خزه زمنګ د دې لور لپاره یو رشتہ راغل دا نو هغه وی الحمدلله شکر دی هغه ته مې چې الحمدلله خو بیا وای هغه سړی اولوي نه الحمدلله خو دی وی ولې دی وی نه غره چې بیا رسمانه کې باسه. نو وهب بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا صحابي خبر ولاړو سعد اسود نو دې وردا چاو دی غوندي چې نو دینه زما د کور والو دا صحابي بارو کته چې وی قتل نو غریب سره کپړې هم پورا نه وي رنگ نه خو جواسي داسې وو خو ظاهر لباس هم پورا نه انتهایی د مفلسۍ حد په یغه چې داسې وو قتل ما چې سړیا ټیک ته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم را لګل دی د کیس شک نشته رشتہ سړی کوي ولې نور څه خبر نه ده چې زمنګ لور به د سره گزارو کې کو باندې کې ګرانه وانت ښکاری راته ځکه دلته هغه ناز و نعم کې لوی شوی ده فراوانی آسایش ارسو نو هغه نه کې چرته منګه او کو داري سار لدا بیا خپي چیرې دا تاسو کړه ټول عمر لپاره منګ لپاره بیا موږ د خیری کې دوا برات نه کوي پریشانی بدیلې موږ له بوما جوړ شي دغه ګور مذکوري وکړو چیرې دا خبره جو نه لګي زمونږه ځکه چې آینده به مشکلات جوړ شي. ګوره صحابه ته د دې پته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولېږي نو ګوره زور زبردستی حکم نه دی موږ نه سبا حکم په درجه کې غاخلو بل منه حکم لاګو کو چې فلانی زرا لګلم او ګوره بس غر کېږي هیڅوک نه غر کېږي تا خو د تبې شی دی او د مرزۍ شی دی د زور او د زبردستی شی دی ومانه نو موږ په هر چیز کې زور کوو او خپل یو ناړه مټینګو نو هغه سره غریشته بیا خراب شي. دو خبرې دي کنه یا خو به یو کس خوشحالي یا بل دواړه نه خوشحاليږي نو موږ بعضو خپل خپلان رشتہ دار اقارب په دې مشکل کې واچو
چې خدای هغه قریب اریان دی کده ته ها کوم د بل خپکیږي کاغه ته کوم دی خپکیږي او خوخه دغه یو غاړي چې کومه خوخه د خپل تباغه کوي کنه کوي خودو برازا کوي او کنه الواد خوشحالي یا ځان اطمینان لپاره نو هغه ځکه بقي دوه خپکی نو دا بیا مشکلات پیدا شي نو موږ له داسې او رویه پکار دا داسې خوې پکار دی چې موږ د بل د اذیت او د پریشانۍ سبب جوړ نشو موږ بخپل نه لپاره بل مجبور خو چې نجی دا غره مال براکای دا زما په ځړ کې مخ کې نوا کله نوا مخ کې کله چې مور بخېټه کېوم ایا نوا یا دا خو زما ځړ کې ما فلانی ته ویلو تا ته څه جواب نه را رسولې اته ته څه جواب را رسولې دا خو فضولي خبرې دي دا خو د سړي خپل مرزي ده چې ورکی کني ورکی نو بهر حال خلاصه دا چې هغه دواړو دا فیصله وکړه چې دا نکاح به اون شي د دوه جوړ به پیدا نشي بیا ورستو مشکلات نو چې ورستو دوه خپکیږي پریشانی جوړیږي اوس نه انکار خده او دا ته پته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بده باندې خپکیږي نه نو دا صحابي بار راوته د سعد اسود رضی الله عنه ته وی چې اے سعد ټیک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګلې او موږ ته دا رشتہ منظور ده لیکن زمنګ لور سره ستا گزاره نشي کېده اب تا سر گزارونه کینو تب سار له پریشان هغه به پریشان موږ ټول به پریشان یو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم پریشان لہذا تدا سے چلو ک لار شه الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته وایي جی چې التنا وایي چې تاسو زمنګ دی لور له بل رشتہ وګوره او تعالی دی بل رشتہ وګوري ازت ورشه جو سعد اسود رضی الله عنه فرمایي جو واپس لما سوچو کو چې ته خاصه غریب تعالی شکر راکې جو واپس لما چې کله واپس لم داسې لغونه مزل مې وکړو نو دنه چې کله واهب ابن عمر رضی الله عنه د اخري دا ګور مذکور دا خبرې کولې دوی لوري واوریدلې دا صحابي دو رخصت کو دوس دنه دا خبرې چې د لوري واوریدې نو د پلار نه مور نه تاسو کو چې مور دا څه چلو تاسو سم مشوره کوله څه خبرې کولې نو مور ورته بیا وایي چې بچي او استاله لپاره رشتہ راغلوا لیکن غالک دا سه و چې ستا جوګه نو ستا قابل نو غریب انتهایی او تا سر گزاره نشل کوله نو موږ بغیر ساده مشورې نه موږ غل جواب ورک موږ ولېګو نو هغه ورته وی دار علی ګلی چاو وهب ابن عمر ورته وی خزي ورته وی د کور والو چې دا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تعالی علی ګلوا نو هغه یې فلاره یا موري تاسو دې ته نه ګوره دې ته ګوره چې سړی تور دی کشل دی ګډ دی غریب دی مفلس دی نادار دی داونه کتل چې دار علی ګلی چا دی دا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم را لګل دې ما ته قبول دی هر څنګه چې دی نو هغه دواړو شکر کو چې الحمدلله چې لوري ته خوشاله نو خو په سر کې خوشاله یو ورې زر کولاو کو ساده اسوت ته आवाज وکړه راشه بیا واپس کو چې واپس کو هغه قریب وری ته خدای چې چل بخیر سره وسره طبيعه سوي وی ساده وی تر اغل وی مونږ ته انکار کړو لیکن زموږ لور په دې باندې خوشاله ده لہذا ته ورشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې زما کاروش بس هغه دی اوس وخت متعین کی چې پاغي باندې نکاح او رخصتی وکړو ساده اسود رضی الله عنه فرمایي چې بس زه بیا دا سیمه چې پاوا روانو موي مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته راو رسیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو چې سکینه سماته ساده څنګه چلو شو ما چې الحمدلله کاروش بس دې قبول کړم وي اول نا قبول مو بیا قبول شلم ټول واقع مې ورته ذکر کړل نو دی الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوس خو به نکاح کیږي مہر بده کی ورکول کیږي مہر نو ساده اسود رضی الله عنه فرمایي ما چې دا مہر څه شي دی مہر څه شي دی الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایله وعده کوي نکاح کوي مہر نه پیژني دا د خزي قیمت نه دی د عزت او احترام دی قیمت نه دی ګوره چې تاسو بیا اوچتیږئ را خلاصېږئ چې ما خودم ته مہر ورکړ دا خو د هغې عزت دی څه بیه خو نه ده چې د بیه تاسو واغسته نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی له خو به مهر هم ورکول پرې تا سره مهر شته وي چې ما سره مهر کم دی وي مهر نه بغیر خو نکاح نه کېږي وي دغه یو کمیس دی دا څادر د هغې له ورکوي زه به ګرځم نور خو ما سره څه شي نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ذات مسکل ویره ساده ته عجیبه سړی نکاح ما خواهش کوي نکاح مې دله یعنی رشتہ مې دله وکتله ها ما وشو نو اوس د دې دا نور غم خو ځان لکه وکنه هغه وی چې ما سره خو دغه صادر دی نور اساسو خوخه ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت سعد اولېګ غالبا دریو صحابه پسې یو حضرت عثمان او یو عبدالرحمن ابن عوف او یو غالبا صدیق اکبر رضی الله عنه کو سوګو خو بهرحال دې دریو صحابه پسې اولېګ چې زه ورشه هغه ته بدا وای چې مال 200 روپۍ راکای
زما نکاح دی زما واده دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ز تاسو پسې را لېږلم او چې کله عبدالرحمن ابن عوف پسې لاړ دا خبره ورته وکړه جو هغه تاسو پوښتنه کوي صبر زه ټلیفون کوم سره ما دوکه نه کې چې په دوکه کې رانه پیسې واخلې بیا زه تاسو ګرځم چونکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه فرمان ورته ملاو شو نو بیا چو چرانه کړله چې اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې منځ کې نوم یې واغسته واسطه هغه بیان کړله نو هغه بیا دا جرأت نه کو دا هم بیا ادبي ګڼله چې موږ به تحقیق کوو جو زر کش جو 200 روپے 200 درهم را وکړل هم دا واخله هغه واغسللې بیا لار حضرت عثمان پسې وی چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلم زما نکاح دی ما سره پیسې نشي 200 روپے راکا جو هغه کش جو 200 روپے را وکړل جوړ کړی ول اګه مونږ چې تاسو داسې وکړو مونږ خو به تیل بیلو جو خدای رسیدلی وي کنه اچ ملاوشي وي کنه به ملاوشي چې راختیا وي که دروغ وي څه طریقو کو چړو چې تاسو کو چې فلان کې تاسو را لګلې او پیسې ولا ما ور کړی دا خوشحالي کی بیا او هغه بس وي د نیکی کردار یې میډال د دې مستاخو اډو تاسو ونه کو چې تر اختیا وای غریب سړی نو کې دي چې ته دوکو مو کې د احتمال خو موجودو لیکن نه بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بینا ده هو واخله صدیق اکبر رضی الله عنه پس غالبا راغی جو هغه ول 200 روپے ور کړی چې ور کړی د 600 روپے شللې 600 درهم شلل سعد اسود رضی الله عنه لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ملاو شلاو جی ټول 200 روپے بغیر د چو چران راکړي دا ونه چې صبر وکا ما خام بیا راشه ما سره دی وخت نشته ماته نشته اما ته با صبر وکا دا چل دی هغه چل دی بس چې تاسو وینا مې ورته کړو فل فور راکړلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه نه 200 روپے جدا کړلې وي دا ستاسو مہر دا ګوره مہر شخه داسې پلو کې ولا او تړلې ګوره روکی نه کیوي ادا 300 روپے ساده سامان ما چې ورته ځان له سکټ واخلا بسره واخلا نور چې کور کوم ضرورت دي سامان ما لوخي دا واخلا بس بیا فلانه رده منه بیا ستانی کای ویجی ټیک دا نو صحابه دا څه اندازو د نکاح پورې چې دم ته آسان عملو کینه وهب ابن عمر خو ویل چې دا تاسو شکر اولې دا څه چلو شو دا څه طریقه ده ډیر آسان عملو او چې کله دا خبره اوښله ساده اسود رضانو لاړ بازار ته چې وزن له بس کټ کوزاو د دې تنظیم وکم چې کله هغه لاړ او د بازار ته ورسید سامان مامان اغستی او دکان ته دن نشه د دکان کې لا سامان اغست نو سودا کولا اچانک یو आवाज واورید نقاره او یعنی بجنه تسوي ولشلا بس دی جو بار تر اوته یا عقل ته ولاړو غلیش یو आवाज د په غوږ لګید څه आवाज لګید چې خلکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلانی طرف ته غزوه ل روان دي جنگ لا جهاد لا او چې چا سره اسلحه مثلا اسوسری او سره توري ډالي وسره نو هغه د ځان تیار کی او موږ سره د راضي شامل دي شي قافله اوتلله ساده اسود رضی الله عنه اوستل دي د واده سامان لپاره چې اوس د واده تنظیم بکیږي نکاح دي ساده اسود رضی الله عنه आवाज واورید جو لو غني غلش بیا صدا سے نږدې چې رضی الله سامان مامان ګورم عام حکم خدای نه صرف اطلاع ده کو سوکلی شي جو کا نشته نو خیر دي بیا دوباره आवाज لګید چې وای تاسو اعلان بیا واورای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلانی طرف ته غزوه ل روان دي که چا سره اسباب پوری اسو سره موجودي تور وسری ډال وسری نو غد موږ سره لاړ شي ساده سوزر زلانو فرمایي د دکان نه لوغن بیا شات اسلام چیرې اوس چلو کوم په دریم ځلونه بیا د आवाज واورید که چا سره د مال د اسباب موجودي دي جنگ نو غد موږ سره جنگ ل روان شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتل دي مخکې ته وتل ساده اسود رضی الله عنه وګوره هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کامل اتباع دا سے کولا سادی او فنایت پکې څومره او اتباع پکې څومره وا دا یو نو چې به زما خو واده د ما ته خو ویری دي چې ورشه ته سامان ځان لراړه ستاسو نکاح کیږي واده بکیږي زه خو د حکم نه مستثنا یم نه او چې دا आवाज واورید نو ساده اسود رضی الله عنه یو دم د دکان نه راوت او سوچ وکړو چې خو زبدلته دا خوند او مزه اخلم واده بکوم او خزینه وتلذذ اخلم دلته په ګرم بستر او په نرم بستر پروتم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترو پر شنګا کې التبا موجودي کافر سره بر سره پیکاری یا د غیرت منافق خبره ده اول وګوره څومره اشتها او چیرې واده زما وشلله سنه څه طریقه وشلله او چې کله دغه تنظیم وشو دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ژوند ته وکتل د هغه وخت ته وکتل چې هغه به کوم ځای کې زه به کوم ځای کې بس واپس شه لاړ چې کومه منډه و خاص د دې د اسونو الته لاړ اس ځان لا واغس یو بهترین ځان لای تور واغس الله او وسره ډال دا واغس او چونکې و تور د رنگ نه نو بس دا مخ خپل پټ کدا سه یعنی هغه مفلر ته تاو کو بالکل دا سترګې صرف کاریدلې نور جسم نه ښکارید او څه چلو کو پاغه اسمنه کې نس لاړ شاته صحابه چې کوم موجودو یا عمر ابن وهب رضی الله عنه دغه کور والوي چې سړی به سامان راړي او د واده سنیټه به د نکاح بس وخت مقرري کې سړی نشته لاړ روان شي چې کله ورسید نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې نو وتلی نو د عین داسې وخت کې ورسید دا ساده اسود چې جنگ جاری دی اوس او خود جنگ تود دی صحابه لګیا دي کفار سره برسري بیکار دي دا ساده اسود رضی الله عنه څنګه چې ورسید جو بس دیو ما شوروش تور روان وسه جو بس شوروش ځواني او بل ایمانی جذبه او قوت او طاقت نو جنگ کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چونکې لری تشریف فرماو صحابه وي تاسو صرف کې نه تاسو صرف مونږ ته راهنمایي کوي چې دې طرف نشي دې طرف نشي مخ کې شي روستو شي تاسو به جنگ نه کوي دې مونږ دې لکافیو چې کله موقع پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل میدان ته راغل دي لیکن صحابه کوشش وکاو چې دوی شاته پاتې شي موږ په خپل جنگ کوو او وی به چې موږ سره چې تاسو مخې ته راځي میدان ته دا جنگ خو موږ تاسو لکه چې تاسو ژوند باقی پاتې شي تاسو په وجه الله تعالی دا دین خوري دنیا کې نو موږ به تاسو باندې ځان قربانو نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل صحابه جنگ کې نو دغه ساده اسودي ولیدو او دا ته پته نو چې دا ساده اسود دی نو چې ویلیدو چې یو صحابي دی دغه چې هغه ډیر توندې سره په دې کفار باندې حمله کوي او بس په مخه چې څوک راځي بس دا سرونه ولوي روان دي په مخه نو حضرت علی ورته نږدې ولاړ علی رضی الله عنه ته فرمایل چې اے علی ته وګوره دا څوک دی وای دا سه جان فشانه سره دا سه بادر سره جنگ کی دا بسوکی نو علی رضی الله عنه چوکت لغمونه پیجن سیدا څوک دی نو دغه دوران کې کله چې ساده صدر رضی الله عنه په کافر گزار کو نو د الله سي اوچت کدا سي چې اوچت شو نو دا کمیس ورته ویا غلغه دا شاته شو چې شاته شو نو دا مټي دا مړوند ښکارا شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په نظر ولګید او هو وی فرمایل اظنه ساده اسود زما دا خیال دي چې دا غ ساده اسود دی هغه تور ساده ما ته معلومیږي سړو ما خو واده لپاره خو شاته چې ځان له سامان وامان راړه سب نکای واده دی او د خودل تر ورسید دا د څه چلو کو وی زما خو ګمان د قری علی رضی الله عنه ته دا څه چلو کا د زرغونې د خواته لاړ شه په منډه او دنه تحقیق وکا چې واقعي ته ساده اسود قبل سوکي علی رضی الله عنه فرمایي وی زه په منډه منډه لاړم د خواته ورسید ما چې اے شاه سوارا اے شاه سوارا اے شاه سوارا د ما تاول متوجه کېدنه ما ورته وی چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تر علی ګل ما ته متوجه ستانه ست پوس کوم وی دې زما طرف ته متوجه ش وی ما ورته ته وی تپوس مې دغه چې ته ساده اسود نو وی ته خلینا سونه او نه خدا سره خدا دا څنګه چې او زه ساده اسود وی زه بیا لاړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې دا خو ساده اسود دي تاسو یې حق دی الله حبیب وی دا خو یې عجیب سړی دی عجیب عاشق دی وادي پرې خو دلته لاړ